سلامونه. زه عبدالله احسان یم. نن په دې ځانګړې خپرونه کې چې د کورونا د ناروغۍ یا د کووید 19 د ویروس د ناروغۍ په اړه ده زموږ سره په دې خپرونه کې دوه محترم ډاکټر صاحبان، هر یو ډاکټر صاحب عرفان نور چې د هالند د امستردام په AMC یا په اکاډمیک روغتون کې د امستردام د متخصص په توګه کار کوي او همداسې د طب محصلینو استاد هم دی، پوهنځي استاد هم دی. او دوهم ښاغلي ډاکټر صاحب علي خیل، قدرت الله علي خیل صاحب را سره دی چې نوموړی معالجوي ډاکټر او د زړه او وینې رګونو د ناروغیو متخصص دی دلته په هالند کې. له دې دواړو څخه له زړه له کومې مننه کوم چې د لربر بلنه یې ومنله او د خپلو هیوادوالو د معلوماتو دپاره او د دې وبا څخه د خپلو خلکو د ژغورنې په پار د معلوماتو ورکولو، د تر ټولو تازه او معتبرو معلوماتو ورکولو دپاره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه سول. د ټولو مخکې زه دواړو محترمو ډاکټر صاحبانو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عرفان نور په خیر راسئ. مننه، سلامت اوسئ کاکړ صاحب. ستاسې نه مننه چې داسې د خیر کار ته م لاس اچولی د هر مرسته او هر معلومات چې زموږ په هیوادوالو سره شریکېږي دا ګټه کوي. مننه، سلامت اوسئ. ودان ډاکټر صاحب قدرت الله علي خیل، تاسو ته هم په خیر راغلی وایم. هر کله راسئ. کور مو ودان چې موږ بلنه مو ومنله په دومره بوخت ژوند کې او خصوصا ستاسو د مسلک په چارو کې دا مهال دا وختونه ډېر بوخت وي چې لربر ته او خپلو هیوادوالو ته مو وخت پیل کړي. په خیر راسئ. خوشحاله اوسئ. مننه کاکړ صاحب. له تاسو نه مننه چې دغه زمینه مو مساعده کړله چې وطن ته خلکو ته یو څه وشو رسولی. وخت بد وخت دی نو دا د تبامیش وخت پیدا کولو. له تاسو نه مننه. خوشحاله اوسئ. او له تاسو ګرانو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم مننه کوم چې له موږ سره یاست. د دې دپاره موږ د خپرونې نوم هم روغتیا شتمني ده. دا ټاکلی دی لکه تاسو ټول خبر یاست په عمومي توګه چې د کورونا ویروس یو نړیواله وبا غوندې ټوله نړۍ په ډېر لږ وخت کې وځپل. خو له بده مرغه موږ افغانان، موږ پښتانه په لویه پښتونخوا کې میشت د دې وبا څخه مخکې هم ډېرې وباګانو ځپلي وو. نو دې وبا ته مو دومره د نورو خلکو د نړۍ د نورو خلکو غوندې مو هیڅ قسم تیاری ورته نه درلودې، خو هره ورځ نور هم ځپي. نو له تاسو هیله کوم چې څومره کولی شئ خپل ملګري را منشن کړئ، خپل دوستانو سره دا ویډیو شیر کړئ، ګروپونو کې شیر کړئ چې ډېرو خلکو ته دغه معلومات ورسېږي، د خپرونه وګوري او زموږ د خلکو ژوند ژغورلی وي. په پیل کې شروع به وکړو د محترم ډاکټر صاحب قدرت الله علي خیل څخه. ډاکټر صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د دې وبا د کورونا یا کووید 19 ویروس په اړه باندې عمومي تازه جزئیات او تازه معلومات تاسو اړین ګڼئ د خپلو خلکو دپاره که دا زموږ اورېدونکو لیدونکو ته او خپل ولس ته وړاندې کړئ. ډېره مننه به وي. مننه کاکړ صاحب. بیا هم سلامونه ټولو اورېدونکو ته. زما د مسلک په حساب چې زه دلته یو عمومي معالج یم یا جنرال پریکټیشنر ورته وایي. د دې په حساب دا موضوع راته ډېر جالبه ده او تماس د خلکو سره لرم. پخوا کې د زړه او د رګونو د وقایوي بخش معالج یم که نه، نو زما ټول کار اکثرا دلته مخنیوی او وقایه ده، صحیح د تداویم کوو. دم مسلک دی خو زیات فشار به زه په دې موضوعګانو واچوم. دا زما ټول موضوع کوشش کوم چې زما بحث په دغه وڅرخیږي چې دغه عمومي کچه د پوهاوي څنګه سړی پورته کړي، د مریضانو منځ کې، د ډاکټرانو منځ کې دغه ډار څنګه له دې مرض په حصه کې دغه ډار ورک کړي په دې چې دا هم کار ته زیان رسوي، د کار کوالټي کموي، هم د فیصلو کولو کوالټي له منځه وړي او هم حتی ایمون سیستم ته د خطر لري چې ته همیش په ډاره په ترس کې اوسې، که دا ډاکټر وي که دا ناروغ وي که نه. او وګورو چې مثلا دغه وایرس سره څه رقم موږ په هوښیارانه ډول سره عمل وکړو که چې هم چې د ونه نیسي، مصاب هم نه کړي، موږ یې ټیټ نه کړو نورو ته که نه، عادي خلکو ته او هغه خلکو ته چې لږ ذره ریسک ګروپ کې راځي هغوی ته څنګه ټیټ نه کړو.
په خپل صحت او ځان باندې څنګه اعتماد ولرو، خپل ښه صحي لایف سټایل چې ورته وایي طریقه د ژوند صحي طریقه ژوند باندې اعتماد ولرو او څنګه وکولو چې یو بل سره مرسته وکړو کنه. نو ان شاء الله که دغه موضوعګانو سره هغه وساتو حساب وساتو په همدا عمل وکړو نو د الله په برکت به د مرضي نه په کمو خطراتو یا کمو تلفاتو سره تیر شو. دا په دې خاطر تاسو سوال کوو کاکړ صاحب؟ نه مهرباني پښتون ته ورسره راځو. په دې چې دا یو ګوري ویروسونه دي چې دا یو ډیر تیز خپرېدونکی ویروس دی. د ویروس لانجه ټوله په همدغه کې ده کنه چې له یو انسان نه بل انسان ته ځي. د زیاتره د دغه ټوخي یا پرنجي له لارې دغه څاڅکي چې د راوځي په دې کې دا ویروس ځای پر ځای شوی زیات انتقال طریقه یې له ده نه ده. یو اندازه د لاسونو د تماس مسافت او دې سره ده هغه به بیا وروسته له زر پیدا سو د دې طریقې نه دا انتقال کوي. نو کوم خاصه تداوی تر اوسه پورې موږ چې ډېره ښه تداوي نه لرو. د باندې به ډاکټر صاحب عرفان زیات پرې وغږېږي. نو ډېر فشار په همدغه وقایه باندې دی، د دې ناروغي سره جنګ په وقایه باندې دی. ګوره تر اوسه پورې تقریبا 3.5 میلیونه نفوس د دنیا یې مصاب کړی دی. له 2.5 لکو شاوخوا ته له دې نه زیات کسان یې وژلي دي. اما ښه والی دا دی چې له 1.2 میلیون نه ډېر لا کې ښه شوي دي کنه بچ شوي دي بدون له غټو خطرونو نه. او بل دا دی چې د دنیا هغه پیسه‌دار ترینه ملکونه زورور ملکونه هم په دې لانجه کې. په امریکا کې تقریبا 15,000 کسان له دې مړه شول. په روسیه کې دغه تقریبا شپږمه ورځ ده پرله پسې چې د ورځې 10,000 نه ډېر مصاب کسان پکې پیدا کېږي. نو داسې هغه ملکونه په دې لانجو په دې سختیو کې دي. غریب ملکونه لر او بر لوی افغانستان دوی به څنګه مجادله کوي دې حالات سره، د شاوخوا ملکونه به څنګه کوي. نو عامه پوهاوي کچه ډېره مهمه ده چې سړی وکړي او زیاتره وایم وقایه یې غټه وسیله ده چې د مخنیوي او د مهار کولو کې کامیاب شو او تداوی کوي هغه خپله ویلي چې هغه دی که نه تر اوسه لا څه نشته دي. څنګه دا کولی شي مثلا عمده شکل زه به اول عمومیاتو کې ویم پسته که بیا وخت پاتې شو بیا په هر موضوع باندې لږ ډیپ لاړ شم. مثلا عمده شی چې د سرقه به دا کوي مخنیوی څنګه کوي؟ اول دا ده چې حفظ الصحه دې مراعات کړي. ځکه ما وویل چې دا د ټوخي د پرنجي د دغه څاڅکو کې دا ویروسي دنه انتقال کوي. نو د دې کوشش کوي چې دغه ټوخی او پرنجی کې کوي چې په څنګل کې وکړي ټیټ نشي یا د پازو د استعمال کې چې بیا هغه ایسته واچي. دغه مسافت چې یو بل نه ټول دنیا کې اعلان شوې ده زیاتره ملکونو کې 1.5 متر د بعضې ملکونو حتی 2 متره وایي چې دغه څاڅکي د ټوخي او پرنجي یو بل ته لاړ نشي. دې مسافې کې یو بل سره ودرېږئ. لاس ورکول، غېږ ورکول، د ده مخنیوی وکوئ. بیروبار ځایونو ته مه ځئ که مثلا هر ځای لکه مثلا ګوره د مسجدونو ته د منځونو له خاطره دا ډله ییز پروګرامونه د دې له طریقه ته کولی شي غیر د نه چې ته ځان ته خطر پېښئ حتی نورو ته خطر پېښئ. په دې ګروپ کې چې هلته دي یو تعداد خلک به حساس دي، رسک به لري، خطر به لري، هغوی ته یې رسئ. نو په حساب داسې نه شي چې خدای ناکرده موږ خو به په شوق باندې ځو مانځه ته عمل ثواب نه عذاب یا ګناه ډېره نه شي که نه. نو دغه شیانو نه باید هغه مخنیوی وشي چې نورو ته هم خطر هغه نه کړي که نه. باقي د هغه لپاره راشم چې څه رقم داسې ورته وایي د تاسو دغه موضوع کې یو لږ به وروسته بیا زه وایم مګر زیاتره به ډاکټر صاحب عرفان په دې باندې وغږېږي. زه به دا د عمده نښې نښانې له خاطر یو ضرور وایم چې زیاتره واقعیاتو کې هغه عمده نښې چې دي ته به د ټوخی د ساتنګي د دی هغه ټیپیکل هغه اساسي نقطې دي مګر ډېر زیات نښې نښانې لري په مختلف شکلو سره. ته به ټوخی مو ویلې ستومانتیا یو له دې نښو نه ده چې تقریبا 38% واقعاتو کې لیدل کېږي. بعضې خلک بلغم اچوي، ساتنګي پیدا کېدل، د غوښو د بندونو درد دی،
د سر درد دی، د ستوني درد ده، حتی اسهال او استفراغ له 9 نه تر 10% واقعاتو کې کېدای شي ورسره ولیدل شي، کېدای شي یوازینۍ نښې وي. د سترګو التهاب دی چې په ډېرو کم واقعاتو کې 3-4% واقعاتو کې دا لیدل کېږي. حتی د بوی او د مزې د احساس د لاسه ورکول دا لیدل کېدای شي. حتی د یوازیني نښې په رقم حتی په شروع کې بعضې وختونو کې بعضې وخت کې پاتې کېږي. د سینې او د هډوکو درد هم په همدې رقم خلوي چې یا د اندرزګونه ښیي، د پیساب ټیسټونه ښیي چې خلکو کې لیدل کېږي. دا ټیسټونه په موږ ویلې چې زیاتره تقریبا اضافه له 80% واقعاتو پورې دا اصلا خلک یا ډېر کم نښې نښانې لري او یا هېڅ نښې نښانې نه لري. نو په ډېر غټ ګروپ کې دا ښه تېري. یو 10-15% واقعاتو کې دا کېدای شي چې د یو شدید سینه بغل په شکل سره تېر شي، شدیده تبه ولري، ساتنګي ولري، اکسیجن هغه اندازه د کمیږي په وینه کې، همدغه علت وي چې سړی د ځان ډېر ستړی او ستومانه احساسوي. او یو کم فیصدي تقریبا 15% پورې کېدای شي چې حتی هغه اکیوټ ریسپیریټوري ډسټرس سندروم ورته وایي چې تا ته ستا دومره په مشکل اخیستل کېږي چې ته مشکل شي تا ته ساه اخیستل درته سختېږي. نو دا خلک په خپله ساه په اسانه نشي اخیستلی او دا بیا په آی سی یو کې بسترېږي. دا چې ولې داسې کېږي دا به د بحث ډېر اوږد کړي او که بیا و ډاکټر صاحب خلکو علاقه درلودله کېدای شي ډاکټر صاحب هم په دې خبرو کې یا به د ما نه پوښتنه وشوه به یې کوو. نو دغه کم فیصدي چې دا 15% شفاخانو ته ځي، دغه کې دغه ملکونو کې چې دلته په چین او په اروپا او په امریکا کې دې ملکونو کې دغه نه یو 0% دی چې دغه آی سی یو ته ځي، یعنې د ټولو مجموع 15% د ده بیا 15% کېدای شي چې هغه مړه کېږي. دا بیا دغه د مرګ فیصدي تعینوي. اما ګوره چې قاطع اکثریت چې ګورې دا په بدون د مشکل نه ښه کېږي. خو دا نښانو ته چې ګوره دا په افغانستان کې زیاتره مریضګانې په دغه شکل سره تېرېږي. مثلا مورقه په همدغه رقم یو نښانو سره راځي چې ته به یې د خېټې درد دی، دا خېټې دردونه هم په کرونا کې ډېر زیات لیدل کېږي. د خېټې درد دی، ته به یې لړزی، زړه بدي، استفراقي، ملاریا باید سړي له یاده ونه وځي. نورمال دغه نور ویروسونه چې اسهال او استفراق پیدا کوي بکتریاګانې دي. خپله د عادي سینه بغل په همدغه وختونو کې چې کرونا پیدا کېږي هغه هم مخته راځي. په هالند په اروپا کې، افغانستان کې مثلا یا په ټول پښتونخوا کې مننجایټس زیات پیدا کېږي. نو سړی باید که یو مریض دا نښې نښانې لري تنها همدغه کرونا ته باید سړی فکر ونه کړي، که نه نور شیان باید له یاده ونه وځي. نو داسې نه ده چې ټول مریضان چې دلته راځي هغه ټول باید کرونا ته د مشکلات سره باید کرونا ته ټیسټ شي، او یا دا ده چې که خلک ترېنه وډار شي او د مریضانو ته هېڅ نږدې نه شي چې والا دا به ټول همدا کرونا وي. که نه موږ دلته چې زه دا خپل موږ په کلینیک کې چې دا ټیسټونه شوي دي مریضان یې کتلي، دلته چې د اکثره مریضان په عین تقریبا مشابهو علایمو کې راځي. 26% یې یا 30% پورې کرونا راوځي، نور ټول دغه عادي انفلوئنزا د وخت یا سینه بغلي یا بل مریضګانې چې باید تداوي شي. که نه نور ما هغه مخکې ویلې چې موږ ته چې یو مریض دلته راځي، مریضان اول راسن ډاکټر ته نه راځي. دا ډیره مهمه ده که دغه نښانې ولري باید ونه ډار شي او عاجل هغه ته منډه نه کړي، ډاکټر ته منډه نه کړي. مثلا که موږ ته چې مریض دلته راځي اول زنګ وهي، ټلیفون له لارې ترېنه پوښتنې کېږي چې حالت یې څومره شدید دی، د تبه څومره دی، د ټوخۍ په څه حال دی، ساتنګي څنګه ده، او څومره د ده ورځنی ژوند د نښو تاثیر لاندې راغلی چې دی دغه د مریضي اندازه تعینوي، د مریضي شدت یې تعینوي. بعضې وخت کې اکسیجن باید اندازه شي د ګوتې له لارې دلته چې څومره جګ دی یا څومره ټیټ دی. کله چې یو مریض موږ د تلیفون له لارې ګورو چې یا اورو چې کومه خاصه شدیده علامه نه لري، دغه ټیسټ هم چې کېږي دا د ABCDE په د کرایټیریا په شکل باندې کېږي چې ساس رقم اخلي، ضربان یې څنګه دی، د فشار د وینې څنګه دی، اکسیجن یې څنګه دی. کله چې دا شیان معلوم شو وکتل چې مریض شدید نه دی، هغه مریض ته کور کې پاتې شه، کور کې ورته هغه ورکوي.
مشورې ورکوي چې دا په کور کې څه رقم پاتې شي. یعنې په کور کې چې پاتې کېږي دغه ناروغ خپله کوټه باید ولري، د فامیل خلک مثلا یو ځای ته د اویلې ته کېناستی شي، یو باندې سوپې ته وتی شي، په خپل چوکۍ خپل قاشغه خپل قاب لري، خپل روی پاک لري که نه. اکثره کارونه خپل چې کوي په خپله یې کوي، په همغه یوه کوټه کې کوشش کوي چې پاتې شي. دغه نور د کوروالا خلک 1.5 متر باید له ده نه په کور کې تر اندازې چې کېږي باید مسافه وساتي. هغه خوراک چې مناسب ځای ورته یې چې هلته یې ورته ږدي، هغه یې خپله بیا واخلي چې دغه 1.5 متر نه یو بل ته سره نږدې نه سي. کوشش کوو چې که دغه مریض په کور کې حتی یو ماسک واغوندي، چې دغه خپل ټوخی یا کوم پرنجی چې دفتن پې راځي یا دغه ساه چې اخلي تیتول یې هغه نه شي. تشناب ته که ځي مثلا که 2 دانې تشناب ولري خو ښه ده، د یو به د ده لپاره شي، نور به د بل لپاره شي. اما که نه همغه یو تشناب ته ځي دی چې هر دفعه لاړ شي او هغه تشناب په صحیح طریقې سره په صابون او په ټوټه باندې ښه پاک کړي، وچې کړي، مثلا دغه کار چې کوي دغه وخت کې دستکشې واغوندي، دغه هر څه پاک کړي، پس له هغه دستکشې خپل لرې کړي، لاس خپل بېرته پاکوي، بیا راځي خپلې کوټې ته. دستګیر د کوټې چې دی پې لاس وي هغه پاکوي، په خپله کوټه کې پاتې کېږي که نه. نو کوشش کوي چې دغه نور کسان په دغه رقم د ډیټیلز ته چې لاړ سي، ډېر نور شیان هم دي چې پام ورته ونیسي، خو دغه عمده شیان دي چې دی ورته پام نیسي، په کور کې دغه مشوره ورته کوي چې ته په کور کې پاتې شه. وخت په وخت یې احوال اخلو، یعنې مریض ته دغه احساس ورکوو چې ورخطا کېږم، ډارېږم، تماس نیولی شي ډاکټر سره، فامیل هم ترې ضرورت نه ده چې وتښتي، په دغه مسافه او په دغه ساحه کې چې پاتې شي خطر د مصابېدو د کم دی، حتی په فامیل کې هم که اوسي که نه. ځکه چې ته باید ډېر نږدې لاړ شي او ډېر دوامداره یو بل سره په تماس کې اوسي، هغه هم دې له په حساب حفظ الصحې ساتلو نه ډېر خطر زیاتېږي. کله چې هغه شدید شو، ناروغۍ شدت ته ورسېدله، مثلا ورته وایي چې تبه دې جګه شوه، ډېر شدیده ستړتیا درته پیدا شوه، یا ځان ډېر ناروغ احساسوه، یا د دې خطر ګروپونه وي چې 80 کلن نه پورته شکر یې درلوده، زړه ناروغي درلودله، د سږو ناروغیګانې درلودلې، د وینې بعضې ناروغیګانې درلودلې، بعضې نور ناروغیګانې چې مقاومت دي چې دا پکې وو. بیا دا ناروغان موږ یا خپله ورته ورځو ګورو او یا یې راوړو په کلینیک کې چې موږ ته راځي. 2 جدا لارې دي. مثلا ډاکټر ضرور نه ده چې ناروغ نه وتښتي، ناروغ نه ځان پټ کړي یا ناروغ نه وډار شي. ډاکټر که هغه عادي خپل ماسک واغوندي او خپل دستکشې واغوندي او خپل چپن واغوندي، ناروغ په یغه لارو باندې دا ناروغان را دننه کړي چې نور نورمال ناروغان نه را دننه کېږي. په کوټه کې چې معاینه کوي، مخ د ناروغ یو خوا ته اړوي، که سږي اوري کوشش کوي چې د شا له خوا نه یې واوري، دغه څومره چې ورته نږدې کېږي چې مخ بله خوا ته یې ستا سره ماسک کړي، نور د ډار خبره نشته، دستکشې او چپن دې په ځان کړي. مریض د معاینه کوي، ګوري چې شدت زیات و، چې ناروغي شدیده وه، هغه بیا مثلا زنګ وهو شفاخانې ته، ډاکټر صاحب عرفان نور ته، چې دغه ناروغ دی، دغه دلایل دي او موږ تاسو ته درلیږو. د شدت په حساب باندې یا مثلا فامیل خپل وړي په موټر کې ویزي شفاخانې ته، مریض همیش چې لیږي بل ځای ته همیش باید ماسک ولري، هغه ته نه لیږي، همداسې نه لیږي. ټیکری پوزک وهل، پټو تاوول له ځانه، دا ګټه نه لري. د دې ګټه ډېره کمه ده. دا باید په دې باندې باید اعتماد ونه کړي. هغه 1.5 متر مسافه ساته، ماسک دې واغونده، بیا یې مثلا مریض موږ شفاخانې ته لیږو او هلته یې مثلا په شفاخانه کې باقي موضوعګانې به یې ډاکټر صاحب عرفان نور ووایي. ډېره مننه ډاکټر صاحب علي خیل، ډېر ارزښتناک معلومات وایي چې تاسو شریک کړل. ځینې پوښتنې ستا دا به پوښتنو ته به وروسته راسو، لکه مثلا د لمانځه او د تراویحو خبره تاسو وکړله، د کرنټین هم کرنټین کوو، لکه د خلکو کاروبار بند دی او ښوونځي او پوهنتونونه او دوکانونه او هر څه د خلکو په ټپه درولي، د دې دپاره چې دا ناروغي یو له بله څخه خپره نه سي او دا لکه ونه لېږدول سي. خو هغه خلک چې یوه میاشت یې خپل کاروبار بند کړي، دوکان او چارې یې ټوله د ژوند درولي دي، بیا ځي په مجلسونو کې برخه اخلي، په دایره کې کښېني ملګرو سره. دا داسې پوښتنې دي، و دې ته به راځو، په دې کې زموږ د کلتوري اړخ څومره بېرته زموږ د صحت او د ژوند په زیان باندې تمام شوي دي او دې ته څومره پاملرنه پکار ده. زه یوه یادونه ضروري ګڼم ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته،
تاسو چې هم دا وخت دغه ویډیو ګوري د پروګرام ګوري د خپل ګروپونو کې ملګرو سره شیر کړئ او تاسو خپل تجربې څه دي تاسو سترګې لیدلې حال څه وي تاسو موږ سره لاندې په کومنټونو کې شریک کړئ موږ به هڅه وکړو چې د خبرونې په جریان کې هغوی ته ځوابونه وایو په پښتونخوا کې او په افغان وطن کې د روژه ماته وخت به رانږدې کېږي نو هغه نه بعد که ونسول خپرونه کې ستاسو کومنټونو ته به بیا هم موږ ډاکټر صاحبانو څخه هیله وکړو چې وروسته هم ورته ځواب ووایي او ستاسو تجربې د نورو سره هم شریک شي. اوس زه ښاغلي ډاکټر صاحب عرفان نور ته ډاکټر صاحب محترم که تاسو مهرباني وکړئ د عمومي چارو کې خو ډاکټر صاحب الخیل هغه مهمې لارښوونې هغه د دې څه کول پکار دي دا معلومات شریک کړه کله که د یو چا په ځان شک راځي چې ګواکې زکام یم یا مې ټوخی کېږي یا سابندي خو لا په وطن کې ډېر خلک چې کورونا دي ښکاري چې سابندي ستونزه هلته کمه ده نسبت دغه هېوادونو ته چې لندبل دي دا به رول لري که نه لري که په دې هم تاسو رڼا واچوئ په خاص ډول سره چې ټیسټ څه دی ټیسټ کله باید وسي چا دپاره باید وسي او په روغتون کې د کرونا ناروغانو سره څه کول پکار دي کله روغتون ته لاړ شي یوه یادونه دا هم زیاتوم چې له بده مرغه په وطن کې چې چېرته ټیسټونو دپاره مرکزونه اول خو ډېر کم دي بیا چې دي نو هلته زورواکي یا څوک د پیسو په زور غواړي ټیسټ وکړي او ما خو داسې اورېدلي چې ځینې کسان چې روغ وي هغه د ټیسټ مرکز ته چې ځي هلته هغه حفظ الصحه صحي مراعات شوې له هماغه ځای نه یې دغه ویروس اخیستي د ټیسټ او د روغتون په شاوخوا کې که تاسو مردیدونکو ته معلومات راکړئ. مننه کاکړ صاحب دا ډېر مهم ټکی دی ډاکټر صاحب ډېر ښایسته مهم خبرو ته پام وکړلو زما خبرې ډېرې خوښې شوې دا د جومات خبره او د قرنطین خبره او چې دا یو څوک چې ډاکټر ته ځي په څه حالت باندې لاړ شي چې ماسک سره لاړ شي او ځکه دا مسؤلیت د کس خپل نه دی د فامیل دی د مشرانو دی او د ټول انسانیت او افغانیت او د اسلامیت مسؤلیت هم دی څه وخت مخکې ما چا څه خبرې کولې 3 ورځې سر په سر مختلفو ډاکټرانو ته لاړو هغه ډاکټران عادي معاینه خانو کې ناست وو نو د هغه د ډاکټر صاحبانو سره هم زیاتی دی چې هغوی خبر نه وي چې ته داسې هغه سره ورځې نو که دې باره کې جدي شو په شریکه سره دا موږ مسؤلیت په غاړه اخیستی دا بعضې شیان لکه چې موږ دلته هالنډ کې کوو لکه ټلیفون دی هغه کې دې شي هلته امکان نه وي که نه خو بیا هم که ځان پوه کړي دغه حالاتو باندې چې ستاسو په ساحه کې دولت څه شی ټاکلی یا ټرنې ده ټاکلی یا یو ځای په نښه کړي بله مې کاکړ صاحب ستاسو په اجازه مخکې نه چې ستاسو سوال ته ځواب کړي یو بل شي ته مې پام شو داسې عجیب غریب حالت دی د کورونا ټول جنجالونه ډېر دي خلک یې د بېکارۍ سره مخامخ کړي خو داسې بعضې حرکات یې رامنځته کړي چې کیدای شي ګټې مو وکړي زموږ ټولنې ته او انسانیت ته مثلا په ښارونو کې هوا ککړتیا کمه شوې ده او دغسې ډیجیټل تلویزیونونه رامنځته شو خلکو سره همکاري ډېره کړې ده زما په نظر دا یي که د منطقي ډاکټران چې هلته معاینه خانې لري دوی خپل منځو کې یو همکاري سره شروع کړي او مثلا ډاکټر صاحب علي خیل دې باره کې مشوره ورکولی شي چې تنظیم یې سره کم کړي چې یو بل سره په نوبت باندې د دغه کورونا نوکري وکړي په یو 10-20 ډاکټره نو هغه دې بیا یې ورته معلوم کړي چې دغه ستاسو په ساحه کې دغه د کورونا ډاکټر دی که تاسو شک کورونا لرئ چې هلته ورشئ چې بیا ډاکټر صاحبان هم په مشکل سره مخامخ نه شي خبره د ټیسټ خبره چې تاسو وکړه د ټیسټ خبره دا په خواشینۍ سره چې افغانستان کې دغه د حالت ګډوډۍ او د درغلۍ او د رشوتونو او دغه سیستم د کورونا هغه ته هم راننوتی دی نو مثلا یو ټیسټ که سړی جوړوي نه یا که ټیسټ ستا مثبت هغه هغه ته نه بچ کوي او بل دا دی که دغه بعضې زورواکي چې نن ټیسټ کوي نو سبا به څنګه شي نو هره ورځ خو ټیسټ نشي کولی که نه دا خو بیا ډېر زیاتی دی ځکه دا ټیسټ خو اوس ښیي چې اوس ستا حالت څنګه دی د سبا او د بله ولې اونۍ درته نه وایي نو زما په نظر بې ځایه ټیسټ چې عادي زکام وي ضرور نه دی بل په ټیسټ کې ډېر مهم شی دا دی چې خلک دې باندې خلک باید پوه شي ډاکټران هم پوه دي او انشاءالله که پوه نه اوس یې پوه شي چې دا ټیسټونه په 20 الی 30% پورې غلط منفي راوځي
که ستا ټیسټ منفي او ته زورواکی او ته ځې نو خلکو منځ کې کښېنې او خپل کار ته دوام ورکوي، کیدای شي چې ته هم لا ناروغه شي او نور خلک هم ناروغه کړي. نو که علایم لري بهتره ده چې د ټیسټ نه غیر ځان قرنطین کې په کور کې پاتې شي، ځکه ټیسټونه کم دي په افغانستان غوندې هېواد کې ټیسټونه کم دي. که یو مثلا هالند کې اوس ټیسټونه ډېروي زوري لري که څوک علایم پیدا کړي ټیسټوي، ځکه چې دوی غواړي چې اقتصاد حرکت وکړي. تر څو چې ټیسټونه ډېر شوي نه نو د ټیسټ کول روغتون ته پرېږدي، ځکه هلته روغتون کې ظرفیت کم دی، کم تعداد خلک بسترېدلی شي. نو هلته به چې ټیسټ وکړي چې دغه کس مثبت دی نو هغه به د کورونا په واډ کې بستري، او که منفي به هغه به په عادي واډ کې بسترولی شي کنه. نو د یو ټیسټ کول دا کې ځان ته تلقي ورکړو چې ته منفي او یا مثبت هغه ګټه نه کوي. او نقص بل دا دی کاکړ صاحب چې ډېر خلک د ټیسټ په هوس باندې ټیسټ په زور باندې ټیسټ په نیت باندې وځي د کور نه روغتون ته ځي. اول ته په روغتونو کې مثلا په کابل کې چې موږ تاسو ولیدل په دغه افغان جاپان په روغتون مخه کې په سلهاوو خلک ولاړ دي، بیروبار دی، هغه 1.5 متر مسافه او بعضې هېوادونو کې 2 متره ده، هغه نه مراعاتېږي. نو که دا کس کورونا نه وي هم د کورونا امکان یې زښته ډېر دی هلته، ځکه هلته یې نیسي. او که کورونا وي او د دې سره نه ماسک شته نو هلته په سلهاوو خلک نور بې ماسک راغلي نو بیا نور هغه ورباندې اړوي که نه. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې د ټیسټ دپاره لومړی خو ضروري دی که بیا تاسو تشویش شي چې وزن مخ په خرابېدو ده نو بیا تماس نیول پکار دي، او که بیا وځي نو بیا د ماسک اغوستلو سره. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ګورې دغه د منفي او د مثبت ټیسټونو خبره تاسو وکړل، ځینې داسې خبرونه به تاسو هم لوستي وي یا به مو اورېدلي وي رسنیو کې، خصوصا په ټولنیزو رسنیو باندې داسې راغله چې پلانې روغتون کې په کندهار کې فکر کوم داسې یوه پېښه سوې وه چې په یو روغتون کې یو ناروغ چې د کورونا په واټ کې یا د کورونا په تشخیص کې تر درملنې لاندې نیول سوی و، که سم درملنه خو نشته تر اوسه د دې، بیا هغه مړ سو. د مړینې څخه ورځ دوې یا څو ورځې وروسته یې هغه کوم ټیسټ چې دې مرکز ته لېږلی و د ټیسټ پایله راغله چې هغه سړي کورونا نه لرله. نو مثلا دغسې بحثونه بیا د روغتیا فعالانو د ډاکټرانو یو قسم پر ضد خو سړی څه وایي د دوی د بې اعتمادۍ یا چې ګواکې ډاکټران نه پوهېږي یا پلانې روغتون ښه دی پلانې روغتون نه پوهېږي، بیا په داسې بحثونو باندې اوړي که نه چې زموږ خلک خو هسې هم له بده مرغه چې ځینې هغه کلتوري منفي اړخونه دي چې ژر ناروغ ډاکټر ته نه بیایي، په وخت باندې ډاکټر سره مشوره سلا مشوره او سپارښتنې نه عملي کوو. خو بیا کله چې داسې زیاته لاړ شي بیا نور هم په روغتون یا ډاکټر باندې اوړي. تاسو ولیدل چې 2 ورځې مخکې په کابل کې یو روغتون کې چې د همدې ناروغۍ لپاره ځانګړي سوي دي افغان جاپان، هلته د ناروغ کورنۍ کسان و هغه ډاکټران ووهل. خو دغه کسان دي چې دوی خپله د ناروغي په ځان ته هم ولېږدوي، لکه تاسو د مسجد خبره مخکې وکړله یا د جنازو خبرتیاوې دا وختونه کې ډېرې سوي دي، بده مرغه طبعا ناروغي د خلک وژني، بیا په جنازو کې هم برخه اخلي. په دې کې ستاسو سپارښتنې څه دي؟ څه کول پکار دي؟ یعنې که د دین له نظره ورته وګورو موږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو، خو کله چې د اسلام په مرکز د خدای په کور مکه شریفه کې طواف بند سوی وي د همدې د خپروي د مخنیوي لپاره هلته کې جماعتونه وو، حتی امکان شته چې حج هم که دا حالت و چې سږ کال یا مثلا زموږ خلک هم کرنتین لکه مخکې چې مو ویل کرنتین مراعاتوي تر یو حده، خو که په دې اړه باندې خبره تاسو خپل هغه سپارښتنې چې تاسو لازم ګڼئ د ټیسټ د منفي مثبت هغه پړه په بل چا اچولو باندې په دې کې څه کول پکار دي؟ دا کاکړ صاحب مهم ټکي دي. اوس ګوره دغه د ټیسټ چې د ناروغ منفي و بیا د مرګ نه بعد راغلو، لومړی خو دولت ته پکار دي چې دغه د ټیسټ ظرفیت حد اقل دومره کړي چې په هر ولایت کې چې هغه نتیجه یې وخت باندې راشي، ځکه چې ډاکټر صاحبانو ته کار هم اسانه کوي. که دا مثلا منفي و بیا د دې بیا ډاکټر صاحبانو متوجه کېدل چې کېدای شي دا کورونا نه نور ناروغي که نه، بیا هغې ته هم پام کوي. او خو په دې ته هسې هم پکار دی چې ټول ناروغیان کورونا نه دي، باید چې ډاکټر صاحبان پراخ فکر وساتي. او بل دا چې دغه که منفي وي
نو هم دا مطلب نشي دا منفي ده کنه لکه څنګه چې مخکې ویلي دا ټیسټ بعضی وخت هغه وایروس مقدار کم وي او یا کس چې ټیسټ اخلي هغه لخته چې په ټیسټ هغه چې پوزیټیو باید ډیره جوړه نه نوځي البته که صحیح نه نوځي نو به هغه مواد صحیح نه اخلي نو غلط منفي راوځي کنه دې باره کې دواړه خواته امکانات شته چې د سړی مطمئن نشي ویلی او به دې سره دغه معلوماتي اړیکې اوس موږ ډېر لرو افغاني ډاکټرانو سره تدریسي یو بل سره معلومات شریکوو مثلا د دې ټیسټ په څنګ کې نور نو پیژې دغه ناروغ په څنګه و چې سی ټي سکین یا ایکس ری په دې څه اخیستي خو په هر صورت د مخنیوي په حساب چې تاسو ویلې دغه اوس دې کې کېدای شي خدای دې وکړي هیله ده زما چې زموږ تاسو دغسې یو کلتوري انقلاب په موږ تاسو کې رامنځته شي چې سالم فکر وکړو او وایي چې دغه زه چې دا کار کوم دغه فقط هغه د کلتوري خبرې مراته هم ځکه چې بیا به راپسې څوک وخاندي چې ولې جنازې ته رانغلو خو په داسې حال کې چې هغه کس ته نقص کوي که ته غواړې رښتیا د خپل خپلوانو سره مرسته وکړي او خپلوان دي هغه نور خپلوان چې جنازې ته راځي چې هغوی هم سالم پاتې شي او چې بله جنازې ته داسې نه شي په هره هفته کې یو ځل جنازې ته ځي نو د دې لپاره به ټلیفون سره وکړي ټلیفونه اوس الحمدلله ډېر دي چې دغه خبره ده که زه درشم تا ته هم تاوان کوي ما ته هم تاوان کوي زه په کور کې مشران لرم زه که د هغه جنازې ناروغي راوړم ځان سره دلته به زما پلار مور نیا او نیکه ته خدای نخواسته ضرر ورسوي نو په دې کې یو قوي بحث ضرورت دی د دې کې باید ملا صاحبان مخته شي زموږ خلک مولوي صاحبان ته غوږ نیسي جوماتونو کې دا خبرې وکړي چې په خواشینۍ سره د دې مرګ یوازې مرګ دی که څوک په کرونا ناروغه کېږي او اوس که کرونا مشابه حالات هم ټیسټ نه شوی پروا نه کوي دغه سخت حالاتونه باید موږ ووځو تر څو چې هیله ده چې په دې نه وروسته یو قوي او سالم او با اتفاق قوم راوځو نو جماعتونو ته تګ لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په مدینه مکه معظمه مدینه منوره هلته بندي اسلامي عالمانو د فتوی وکړي چې دا هلته راتګ پکار نه دی دغسې ناروغیانو باره کې پخوا سابقه نه لري یا دغسې صحیح ثبت شوي نه دي او که شوي هم دي زما په ډېر محدود معلومات لرم په اسلامیاتو باره کې دا ویلي دي چې کوم ځای کې چې وبایي هغلته هغې سره ارتباط نه دی پکار اوس دا وبا چې دې ته پنډیمي وایي که نه پینډیمیک نو پینډیمیک مطلب چې په ټوله نړۍ کې ده په هر کور کې هره کوڅه کې ده نو اوس د هغه ځای کې چې بیروبار یې هغلته ناروغي ده د هغې څخه ځان ساتل پکار دي او دا یو د دې بیروبارونه مثلا ښوونځی دی او جومات دی نو ښوونځي بند شوي دي بهتر ده چې جومات هم د اوس لپاره بند شي ځکه دا د موږ تاسو په دې کې به ګټه نور هیوادونو غیر اسلامي هیوادونو دا د خپل ترتیبات نیولي دي هند په 1.3 میلیارد نفوس سره یو غږ یو په ټول په کورو کې دي نو موږ تاسو که د اسلامي امت په حیث غواړو چې غښتلي پاتې شو نو بهتر ده چې یو بل ناروغه نه کړو ځکه چې دغه د مرګ هم زموږ نفوس خرابوي او بیا د دې مرګ پالل هم ډېر مشکل دی په دې کم خراب سختو شرایطو کې نو هیله ده چې دغه کار جدي ونیسو ډېره مننه یوه پوښتنه بله دا هم له تاسو کول غوښتل ښاغلي عرفان نور صاحب په ځینو برخو کې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه خلک بېله اړتیا یعنې چې باید په هغه ځایونو کې ګډون ونه کړي هلته ګډون کوي خو برعکس بیا ځینې خلک دومره افراط کوي چې یو ځای کې دا خبرونه کې هم راغله چې په کابل کې او ځینې نورو سیمو کې حتی هغه خلک چې قبر د مړي دپاره وکاږي او یا کسان چې غسل ورکوي هغوی د دې نه ډډه کوي چې دا کورونا دی زه دې ته قبر هم نه کاږم زه دا ښخولو کې هم همکاري کار نه کوم نو که په دې اړه باندې هم تاسو لنډ معلومات ورکړئ بیا به وروسته یو څو پوښتنې د فیسبوک د لیدونکو راواخلو چې دغه د دې مړی څنګه دی او د ناروغۍ څخه بعد که څه هم چې ناروغۍ په اړه هم پوښتنې ډېرې پاتې دي دا به کوو خو دا خبره زما ذهن ته راغله چې دا بالکل کاکړ صاحب دا ستاسې خبره اوس دا سړی حیرانوي چې موږ تاسو کې یعنې د مرګ نه مخکې زه هم داسې خبر شوم چې بعضې ناروغان چې دي
په کورونا شک ډیر وي مګر ځان پټوي د ځان معاینه کوي نو چې شرمېږي نو دا خو عجیبه خدای کې شرم نه ده په کار ځکه دا کوم خدای نه خاصه د بد اخلاقۍ نتیجه نه ده دا کورونا تنفسي میکروب دی چې څوک ټوخېدلی نو ته تنفسي په دې کې هیڅ شرم نه ده په کار دی واضح ویل پکار دي ځکه چې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او که ضرورت پیښي چې به روغتون ته لاړ شي بیا د مرګ نه بعد برعکس هغه دغه ټول پرېږدي او سره تجمع کوي نو دا خو دې باره کې خبرې وکړې د ناروغ د مړي په هکله د جسد په هکله لومړی معلومات صحیح نه وه دلته په اروپا کې ډېر سخت و بیا په مخصوصو خلطو کې مړی اچول به هغه تابوت ډېر کلک ورته تړلو اوس په هالند کې د داسې تحقیقات داسې ښیي چې د ناروغ چې کله مړ شي د هغه په روغتون کې مثلا یا کوم ځای کې چې هغه لږې مینځي یا هغه چې ناروغ په عزت په منظم کېږدي نو هغه وخت کې ماسک او دستکشې پکار دي او داسې چپن اغوستل پکار دي چې هغه ویروس مخنیوی وکړي خو کله چې بیا مثلا دا وشي یا په تابوت کې ایښودل شي یا په مخصوصو کفن کې چې کېښودل شي بیا فقط چې دستکشې وي نور دغه ته ضرورت نشته ځکه چې هغه تنفس نه کوي نو بیا د هغه نه ویروس په هوا کې نه دغه کېږي نو بیا دغه مړي دپاره دغه ضرورت نشته د ماسک یا د بل ضرورت نشته فقط دستکشې ځکه چې کوم مړي باندې صحیح نه مینځل شوی صحیح پاک شوي نو په هلته که دغه دستکشو باندې لاس کوئ بیا امکان د ویروس شته غیر د هغې نه نو دې کې ډېره کرکه نه ده په کار خو د مینځلو په وخت کې چې غسل ورکوي دې په وخت کې باید چې دغه مقررات په نظر کې ونیول شي یعنې دا مقررات خو تقریبا د ناروغتیا په وخت کې او په ټولو حالاتو کې دي کنه چې لکه یو بل سره فاصله نه نیول فاصله ساتل او یا یو بل ته لاس نه ورکول او که لاس چېرته داسې حالت راځي بیا هغه لاسونه وینځل کنه دا خو په هر صورت هغه کې تغییر نه دی راغلی چې فاصله باید وساتل شي لاسونه باید چې پرېمینځلی شي په صابون باندې او هغه ځای کې چې لکه مخکې ډاکټر صاحب علي خیل وویل چې کوم مریض که کېدای شي چې د ناروغ خونه ورته بیله شي خو زموږ خلک له بده مرغه افراط کوي یا هیڅ د سپارښتنې په پام کې نه نیسي او یا بیا ځینې داسې پیښ هم شوي دي چې کوم کور کې یا کوم ځای کې چې یو څوک چا باندې دا ناروغي علامې ښکاره شوي دي یا ویلې شوي دي چې دا مثبت دي بیا د کور خلک ترې تللي دي او دا ناروغ یې پرېښي دي چې بیخي هغه ناروغ بیا په هر صورت وپاملرنې ته وپالنې ته اړتیا لري ضرورت لري چې څو پوښتنې به راواخلو ستاسو په اجازه دې مخکې چې زه ډاکټر صاحب علي خیل څخه د واکسین په اړه پوښتنه وکړم چې واکسین خبرې کوم ځای ته رسېدلي دي یا دا واکسین به څنګه وي مختار لیکي چې تر کومې اندازې رښتیا ده چې کورونا بې له نښو نښانو هم خپرېدای شي که داسې وي نو افغانستان غوندې غریب ځای کې یې مخه څنګه نیول کېدای شي چیرې چې طبي مرکزونه هم کمزوري دي او اکثریت خلکو هم ډېر غریب دي هم او داسې یوه بله پوښتنه هم یو ورور کړې ده د حکمت الله په نوم باندې وایي که چیرې انسان تبه زیاته او زکام لږ ولري بدن درد ډېر ولري نو په دې اړه باندې معلومات راکړي چې تبه یې ډېره ده خو زکام نه دی ورسره بدن درد لري تبه لري په دغسې حالت کې هم د نورو لیدونکو سره هم هیله کوو چې خپلې تجربې او پوښتنې شریکې کړي له موږ سره او دا ویډیو شیر کړي چې دا معلومات ارزښتناک معتبر معلومات تر ډېرو خلکو پورې ورسېږي ډاکټر صاحب دا چې نښې نښانې پکې نه ښکاري او هلته غریبي ده او خلکو ته څه کول پکار دي که څه هم دا پوښتنې ځواب شو د مختار ته ځواب ورکول دا سوال به ځم ډاکټر صاحب دا سوال به تاسو ته راجي وي زه بهتره دا ده چې دا سوال زه تغییر کړو دا سوال ځواب ورکړم او د واکسین او د پروسې د شاک د بیا ډاکټر صاحب عرفانو ځواب ورکړي که خوښه یې د مخکې د دغه ورونو پوښتنې په حساب باندې چې وایي تر کومې اندازې دا خبر رښتیا ده چې کورونا بې له نښو نښانو هم خپرېدلی شي او که نو داسې افغانستان غوندې یو غریب ځای کې دا مخه څنګه نیولی شو دا خبره درسته ده دغه اوسني کې یو آخري په انګلستان کې یو داسې انالایز کړی دی چې دا فیصدي تقسیم کړی دی چې په څه شکل باندې کورونا تاسې محاسبولی شي دغه کسان چې
40% خلک په شروع کې د اول 2-3 ورځو کې نښې نه لري پری سیمپټوماتیک ورته وایي چې لا نښې شروع شوي نه دي دا خلک کې د خاطر چې د ویروس اندازې لا ډېرې 2 ورځې بعد پې نښې شروع کېږي دا خلک کولی شي چې خپل مصاب کې حتی په 40% واقعاتو کې له دوی نه مصابیت کېږي چې وروسته بیا ډېره شدیده تبه او هغه پې راځي د ویروس اندازې ډېرې نو کېدای شي چې دا خلک مصاب کړي یو هغه ګروپ دی چې هېڅ نښې نښانې نه ښیي ډېر کمې نښې نښانې ښیي مګر د دې په خاطر چې دغه عمده لاره د مصابولو د پرنجي او د ټوخیو د احساس کولو طریقه ده نو دا باقي نور طریقې چې دي لکه دی چې د دوی لارې یا د دوی لاس باندې تماس چې دوی پزه او خوله کې خپل لاس وهي او هغه لاس له طریقه یو شی ویروس نورو ته سطحو ته یا خلکو ته انتقال کوي دا فیصدي 10% تعیین کړی دی چې 10% خلک هغه بیا خلکو له طریقه مصابېږي چې هېڅ نښې نه لري یعنې چې نښې کمې وي د مصابیت هغه درجه یې کمیږي په دې چې هغوی ټوخی نه کوي هغوی پرنجی نه کوي او د هغه تبه او دا شیان چې نه دي هغه ویروس لوړ ویروس اندازه یې هم کموي همداسې نه ده چې هېڅ نښه او هغه هېڅ خطر نه لري یعنې دوی هم انتقالولی شي نو همغه له خاطره دغه اساسي وقایوي حرکتونه چې دي چې وایي مسافه ونیسئ 1.5 متر نه لاسونه د هر ځل مینځه تشناب ته چې ځي تشناب نه چې راځي غیر له هغه نه د ورځې 10 ځلې چې وشو چې وسه دې کېدله لاس دې مینځه باندې چې ځي بېرته راځي لاس دې مینځه موټر ته چې خېږي بېرته چې کوزېږي لاسونه دې مینځه ساحه چې بدلوي بېرته راځي لاسونه دې مینځه په صابون باندې دغه لاس مینځل او 1.5 متر مسافه ساتل یو بل نه پرنجی او ټوخی په څنګل کې کول دغه شیان دې جلوګیري کوي چې تاسې یو بل ته د ناروغي انتقال کوي یعنې دغه خاصتا په افغانستان غوندې یا مثلا پښتونخوا منطقه کې په دې غریبو ملکونو کې دا بهترینه لاره ده بهترینه لاره همداره چې وقایه وکړو بهترینه لاره همداره چې ډلو ته لاړ نه شو د خلکو کورونو ته پوښتنو ته لاړ نه شو د ماشومانو د پیدا کېدو مبارکي ته لاړ نه شو منځونه په کور کې وکوئ دغه وخت کې ګوره مونځ کول په جماعت کې ثواب ډېر دی نسبت له کور نه مګر د نن ورځې د وبا د خپرولو له وجې نه په کور کې مونځ کول ثواب ډېرېږي په دې چې ګوره هر 100 کسه چې په مصاب کې که هغه 100 کسو کې 2 مري نو هغه 100 کسان چې یاد نفر 2 نه تر 3 کسان ځان سره مصابوي شي بیا 15 نه 2 ورځو کې دا اندازه کېدای شي چې حتی ډبل شي نو دغه هر 100 کسانو کې 1-2 مري نو خو دغه یو ظلم دی له جامعې سره له ملک سره او زموږ ستاسې د ملک دغه غریبي ته چې ګوري هلته دغه ځوانان چې مري ګوري په نورو ملکونو کې دا په اسان نه وړي په دې غریبو ملکونو کې په دې چې د طبي کومکونه کم دي دغه کسان چې یو اکسیجن ته ضرورت لري دغه کسان چې یو ښه طبي کومک ته ضرورت لري یا ډاکټران ترې نه تښتي یا شفاخانو کې امکانات نشته یا دوی ځان رسولی نه شي دغه بیچارهګان مخکې له وخته نه مري دغه اندازو کمولو کې دا یو جهاد دی چې ته مونځ په کور کې وکړي فاتحو ته لاړ نه شي او دغه خاص حفظ الصحي شرایط چې دي دا مراعات کړي له دې نه اضافه بل شي ته ضرورت لري په ټول دنیا کې ابدا ده ټول دنیا په همدغه رقم ورسره برخورد کوي پاتې شو د طبي موضوع چې تبه شدید دی دردونه یو تبه تقریبا په 8% تر 10% واقعیتو کې تبه د کووډ 19 نښې نښانې دي د عضلاتو دردونه 14-15% دا پکې دي دا ضرور نه ده چې له ټولو شیانو سره ګډي یګان وخت کېدای شي چې حتی په همدغه شکل سره هم تیر کړي تنفسي علایم حتمي نه دي مګر زیاتره خلکو کې دی بعضې وخت کې مرحله یي چې اوله کې تبه او درد در باندې راځي وروسته شدت ته ځي کله برعکس هم همداسي نو هو دا علایمې کېدای شي زیات وخت دوام هم کولی شي دا تبه خو مهمه دا ده چې سړی باید په دې پوه شي چې دغه د هډوکو درد او دغه تبه د ملاریا نه نه وي دغه له مورقې نه نه وي دغه له نورو ویروسونو نه نه وي که نه نو ښه تعقیبول پکار دي چې که شدت زیات سو هغه تماس د تلیفوني ډاکټر سره نیسي باقي د مکمل فشار په خپل حفظ الصحه په خپل ښه خوراک او په خپل وقایه باندې کوي چې نور مصاب نه کړي یو پوښتنه بله دا هم کول غواړم د همدغه سپارښتنو متعلق دلته یو چا پوښتنه هم کړې ده چې
ما مخکې ویل د حکمت الله په نوم وایي که چیرې انسان تبه او زکام زیات ولري ځینې وخت داسې وي چې دغه درو څلورو مهمو علامو څخه په چا کې یو یا دوه ښکاره سي چون هلته ټسټونه و امکانات و دغه چارې لکه مخکې وویل سوله کمې دي دوی ته څه کول پکار دي څومره ځان ګوښه وساتي ځکه ټسټ خو نسي کولی روغتون ته رسېدګي په هر ځای کې نسي کېدلی یا هلته اسانتیاوې کمې دي کله که یو دوه نښانې باندې ښکاره کېږي زکام یا سابندي یا ټوخی او سابندي یا لکه یو یا دوه دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي څومره وخت ځان سایشته کړي څومره وخت دوی د کورنۍ د غړو سره یا د نورو دوستانو څخه ځان سیټ کې وساتي چاته راځي او ډاکټر ته د صابر خان ته ماته که تاسو دا جواب کې بیا به ډاکټر صابر خان لپاره څه پوښتنې ما نورې هم ساتي صحیح ګورئ چې عمومي شکل سره علایمې کته به دا که ساتنګي ده که ټوخی او پرنجی دی یو بل نه جلای یو بل سره یو ځایي حرکت کول ورسره یا عمل کول ورسره په یو شکل باندې دي که نه چې کله د حالت خراب نه وي ډیر مریض نه اوسي له حده زیات ستړتیا ونه لري او له حده زیات نفس ساتنګي ونه لري ضرورت نه دی چې ته ډاکټر ته هاته لاړ شي که نه هو که اعتماد نه لري په دې چې ما ویل ډېر نورې ناروغیګانې دي چې په عین شکل سره تیریږي د ځان د پوهاوي لپاره ټلیفوني تماس نیولی شي ډاکټر سره چې د دغه موضوع باندې وغږېږي یا لکه ډاکټر صاحب فانور چې مخکې ویل که په منطقه کې داسې یو اتحاد یو خلکو سره موضوع فیصله کړې وه چې دغه نښو نښانو سره دغه ډاکټر ته د کرونا د ډاکټر یا د کرونا د کلینیک په نام د سره تماس ونیسئ او په کوم طریقه چې مشوره ورکړي همغه رقم ورته ورسي له ماسک سره ټکسیوانو لاروي او خپلوانو نور مصاب نه کې نو هلته به دې وګوري چې دا خو به عادي کوم سینه و بغل نه وي دا خو به کوم مورقه نه وي دا خو به ملاریا نه وي که دا شیان نه ولو تنه عادي زکام هم کېدی شي یو انفلوئنزا هم کېدی شي که دا شیان نه ول کرونا وه په ټولو حالاتو کې همغه مجادله ورسره همغه شکل سره ده خوراک دې صحیح کوه د درد دوا دې خوره که د درد شدید و اوبه دې خسکه او نور دې آرام کوه ځان قرنطین که په کور کې چې نور مصاب نه کې هغه تر څو پورې چې دا دوام کوي بعضې خلکو کې نظر په شدت د ناروغۍ سره 15 نه 2 ورځو کې ګوري تبه یې ورکېږي هغه ګوري چې قانون فعلا دا دی چې وایي که ته 40 ساعته کم تر کمه 40 ساعته بدون د هر علایمو د هغه نه وي د دغه ناروغۍ نه وي د کرونا د نښو نه هېڅ نښه در کې نه وه او هغه نه 40 ساعته د نور هم صبر وکړو خو بعضې ډاکټران د مشوره ورکوي چې که 48 ساعته صبر وکړئ نور هم کوي چې بیا راپورته در باندې شي که دغه وخت پورې دېس نښې نښانې نه وي بیا کولی شي چې باندې وځي بیا کولی شي لاړ شي مګر هغه عمومي قوانین به مراعاتوي په هر حالت کې 2.5 متر مسافه ټوخی څنګه کوي وخت کوي که نه او که حالات دې خرابېده تماس نیسي ډېره مننه ډاکټر صاحب عرفان نور یو ځوان مبارز له دوبۍ څخه لیکلي دي چې په ما باندې هیڅ نښانې نه وي خو کله چې په ما باندې ټسټ وکړی څو لکه تاسو ته پته وي ځینې هېوادونو کې په مختلفو هېوادونو کې څوک چې چېرته کار کوي هغه کمپنۍ یا شرکت یا هغه د کار ځای د احتیاطي تدابیرو په توګه غواړي چې خپلو کارګرو ته ټسټ وکړي چې پوه شي وایي چې ما ته ټسټ وکړي او هغه مثبت وختي نو یو خو دغه دی دا به طبعا ځوان به وي دغه د عمر په لحاظ باندې که هم تاسو لږ رڼا واچوي بیا به د واکسین او هغه په اصطلاح دا روایتي سپارښتنې چې پیازو په اوبو کې واچوه یا نه پېژنه وکړه ځوانان په شروع کې داسې وایي چې ځوانان په اصطلاح بچ دي یا ژغورلي دي د دې نه په امان دي دا یوازې د زړو ناروغي ده په شروع کې خو حتی لا داسې هم له بده مرغه ځینو د ناپوهۍ یا د هر څه په اساس باندې ویل چې دا د کفارو ناروغي ده په مسلمانانو باندې کار نه لري خو کله چې د مکې په مکه او سعودي عرب کې اسلامي مرکزونو د اعلان فتوا ورکړه لږه موضوع قرار حتی ځینې کسان اوس هم دا په خپل فکر زاویې څخه ګوري د ځوانانو په دې د اخته کېدلو ګراف څومره دی په اوسني حالت کې نسبت شروع ته چې هغه کم اټکله کې دي او کوم ځوانان چې سرکشي کوي چې زه کرونا یم په ما څه نږدې سوي یا دا دي خو دوی څومره خطر کېدلی شي د کورنیو په کورنۍ کې مشرانو ته ناروغانو ته په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ
بالکل کاکړ صاحب مهم ټکی دی دغه خبره چې ده چې په دې کې خوشباوري وي یا په زموږ هیوادونو کې بعضې خلک وایي چې والا موږ دلته ډېر نه ناروغه کوي دې کې دا خبره کول نه دي پکار ځکه دا بعضې زموږ هیوادوال په هغه کوي په غلطوي ځکه چې دغه ارقام چې موږ ته راځي لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې ټیسټونه ډېر کم دي خلک کم ټیسټېږي ډېر نه ځي روغتونونو ته ډېر په ښکلو ولس کې ناروغه کېږي او تېروي یا په ژوند له لاسه ورکوي نو دا څو چنده دي د ارقام به څو چندې فکر کوم داسې اوس معلوموي چې په یو هېواد کې هم داسې یو خصوصیت په ارثي خصوصیت یا بل خصوصیت نشته چې هغه موږ ته یو ډېر ناروغه کې نسبت بل ته هغه ډېر خلک بچېږي چې هېواد قوي ترتیبات نیسي او خلک د هېواد خپل چارواکو سره همکاري وکړي د ځوانانو د کوچنیانو په هکله هم بعضې دغه د غلط فهمیو په حساب یې دا ده چې موږ کوچنیان معافیت لري که نه چې بالکل مقاوم دي دا خبره غلطه ده او دغه د ځوان مبارز ټسټ چې دی دا اصلي مشکل دلته دی که نه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي چې یو څو فیصدي څوک وایي 10 څوک 20 څوک 25% هغه دا بې علایمو دي په امریکا کې یو غټ مرکز دی د پاخه عمر خلکو دپاره چې هلته اوسېږي پکې هلته پرستاري ته نه کېږي هلته یو ډېر ښه تحقیقات شوي وو ټولې ټسټ کړي وو که علایمې لرل که نه لرل نو هلته 50% ناروغان ډېر عمر خاوند وو ټسټ مثبت و مګر ناروغي نه لرله نو د دې ویروس مشکل هم همدلته دی چې لږ داسې عمومي پس منظر معلومات ورکړم د دې ویروسونو دا نړۍ ډېره یو جالب او هیجاني نړۍ ده چې دغه وایروس اوس دومره دا جنجال ولې پېښوي دغه وایروس مخکې مثلا د سارس وایروس په 2002 او 2003 کې هغې فیصدي د مرګ ډېره وه 10% وه مګر هغه زر کنټرول شو دا ولې دا ځکه چې هغه وایروس هغه وخت د یو نه بل ته اوښتو چې ښه به سړی ناروغه شو نو هغه به دا و چې سږو ته به کوز شو چې سږو ته به کوز شو بیا به چې وټوخېد بیا به د وایروس سره خپرولو په دغه پوز او خوله او ستونی یې نه نیولو نو په هغه د فیصدي دپاره خو ښه نه و 10% خو ډېر شی دی چې سړی ژوند لاسه ورکړي مګر د ټول نړۍ دپاره ټولنې دپاره هغه د دې نه په څو چنده بهتره و ځکه چې دغسې بې علایمو خلک پکې نه و نو دا مبارز صاحب چې ټسټ کړی دی کوم کېدای شي چې د کار په حساب یا د کوم هلته بعضې کنټرولونه ډېر کلک کوي په دې حساب یې ټول ټسټ کړي نو هغه مثبت راغلی دا اوس ښه دی چې دا پوه شو دا بختور دی دا هم ځکه چې د مسؤلیت دی چې نور خلک ناروغه نه کړي نو د دې دویم ده وی چې دویم ټسټ یې مانه اخیستی دویم ټسټ دې لپاره اخلي چې دا اوس د ځکه چې د علایمو په حساب خو سړی نه شي ویلی چې د وایرس ځان ورک کړی که نه نو بل ټسټ په حساب به ده ته وضاحت ورکول کېږي چې دا کولی شي چې حرکت وکړي خپل ژوند ته لکه یو څه دغه نوي هغه کې نوي ترتیباتو سره ادامه ورکړي او که نه باید نور هم منتظر شي ډېره مننه ډاکټر صاحب عرفان نور دا یو پوښتنه هم له تاسو څخه کول غواړم چې زموږ په ټولنه کې په لر او بر افغان وطن کې ممکن دغه د پوهې د کمښت او یا د یو قسم ناامیدیو چې هلته روغتون نشته او روغتیايي اسانتیاوې نشته بیا نو ځینې کسان راولاړېږي په کوم اساس باندې سپارښتنې ورکوي چې لکه څو ځلې مالګه غړغړه کوه یا لکه تودې اوبه دومره چیښه چې کېدای شي هغه باندې د خلکو خپلې خولې سوځلې وي د ډېر احتیاطه که نه چې نو ډېرې تودې وچیښه چې ښه ویروس ختم شي که نه او یا هم مثلا پرون ما ولوستل چې یو ملګري په فیسبوک کې چې په چایو کې پیاز اچوي نه پیاز په چایو کې اچوي بیا دا وچیښئ او داسې نورې به تاسو هم او د نور لیدونکو به هم داسې اورېدلي وي حتی د تورې چایو څه ټوکې وي چې دا خبره بیخي ټوک ته ملنډو ته لاړه په دې اړه باندې ستاسو تجربې او ستاسو هغه علمي معلومات څه دي چې څومره ګټه کولی شي ګوره کاکړ صاحب دغه هغه څه وخت مخکې د وزیر د صحت عامین دا خبره کړې وه بیا نه ژورنالستانو کلک را کلک کړو نه د ثبوت وړاندې کړو چې د مالګې اوبه غړغړه کوي دا جرمني تحقیقاتو خیرې ده نو زه بیا ورخطا شوم ځکه زه دغه تحقیقاتو د پلټنې ډېرې کلک تعقیبوم د کار په حساب مې هم د دغه د عامه پوهاوي په کوشش او خپلوانو سره معلومات چې دا څنګه تحقیقات ما چې وکتو دغه یوازینی تحقیقات چې ما پیدا کړو چې د 2 کالو مخکې خبره وه
چې هغه په لابراتوار کې ښیلو چې د مالګې او نور دغه د غړغړي مواد چې دي د دې سره چې که وایروس یا بکټریا په لابراتوار کې پکې واچوي نو هغه له منځه ځي. دغه وایروس چې دی یو ډېر عجیب وړوکی موجود دی او د واز د پوښ دی منځ کې لږ ډي ان اې د ارثي مواد دي چې هغه به ځان تکثیروي. نو دغه واز د چې دا د صابوني موادو یا د الکول زور نه لري او کېدای شي چې مالګه ورباندې ډېره شي، مالګې فیصدي هم دغه چوي، دا واز چوي بیا دا وایروس له منځه ځي. خو دا چې په خولې کې ته به مالګه غړغړې به مثلا چې وکړې خو ورځې به یو وارې 2-3 وارې 2 منټه نو بیا خو هغه 2 منټو نه بعد بیا تاثیر ختمیږي، بیا وایروس بیا راتلی شي که نه. نو وایروس خو 40 ساعته خطر دی. بل دا چې د سترګو لارې نه ننوتی شي یا د پوزې د لارې نه، نو د هغې ته هیڅ علمي اساس نشته. او جرمنان چې دغه تحقیقات چې ما تاسو ویلي جرمنان دا مشوره هیڅ نه ورکړې او جرمنان یې نه کوي. جرمنان ډېر کامیاب روان دي مګر په مالګې او غړغړې باندې نه دي روان. هغوی ماسکونه استعمالوي، هغوی او نور مثلا پیاز یا برعکس دا پیاز مثلا بعضې چا وایي چې تور چای دی، بیا بعضې ویلي چې کوم دغه یو مسالې دي زنجفیل دی او که پیاز دي دا یو هم ګټه نه کوي. زموږ خپله د بدن سیستم چې دی کله چې حجرې ته یو وایروس ننوځي نو هغه ډېر تیزابي سیستم دی چې د هغې سره مقاومت کولی شي. نو پیاز او دغه شیان به څه مخنیوی وکړي. نو دې باندې کېدای شي چې بعضې خلک په اندازه استعمال کړي، یو یا 2 ځلې او ډېرې خوله ونه سوځوي او خوله ډېره تیزابي نه کړي، څه زه ورسره څه مشکل نه لرم. خو باید چې ځان غلط نه کړي په چې یار ووایي چې ما خو غړغړه کړې یا مې پیاز استعمال کړي زه به نور پرې ورځمه. نه، دغه کار د هیله کوم ونه کړي ځکه چې د دې ته هیڅ اساس نشته چې دا کومه ګټه وکړي. او یا دا خلک وایي چې دا وایروس څو ورځې اول په پوزه کې وي او هلته چې په غړغړۍ کې له منځه ځي. نه، دا هم نشته چې وارې ننوتو حجرو ته بیا نو هغه ځان تکثیروي، په خپله په سطحو کې نه پاتې کېږي په خوله کې چې ته هلته په مالګې یا بل شي باندې له منځه یوسي. مننه. ډاکټر صاحب الخیل دا پوښتنه تاسو کول غواړم چې په شروع کې دلته په اروپا کې هم ویل کېدل، هالند کې د سپارښتنو څخه چې تاسو د ویټامین سي لرونکو میوو یا موادو شامل څخه خوراکونو څخه استفاده وکړي چې په بدن کې ویټامین سي د کچه یا پوره وي، نو بیا دا ویروس کېدای شي اغېز پرې ونه کړي. نو په شروع کې خو موږ هم بس په جوسانو او شیانو پسې کتل چې کوم څه کې ویټامین سي وو هغه موږ ډېر راوړله جمع کوله مو. دغه د ویټامین سي او د ویټامین ډي استعمال دا څومره ګټور دي، په څه اندازه ګټور دي او د چا لپاره؟ مننه کاکړ صاحب. ګوره د ویټامینونو اخیستل په عمومي شکل سره د وجود د مقاومت لپاره ښه دی. ضروري دی چې سړی په هغه نورماله اندازه چې اخلي ستا د وجود مقاومت چې ښیي کافي ویټامینونه ولري، ته به د مرضونو سره ښه مجادله کولی شي. ویټامین ډي په همدغه شکل سره یو ویټامین دی چې په ډېرو پروسو د وجود کې ککړ دی او ضروري دی. دلته موږ اته کسان چې سن 50 زیاتي اکثر ورته توصیه کوو چې ویټامین ډي وخوري د وجود د مقاومت د ښه کولو لپاره، د هر مرضونو میکروبونو د مجادلې له خاطره په عمومي شکل سره ښه خوراک ضرور دی. مګر همداسې نه ده چې مثلا ته د ویټامین ډي یا ویټامین سي ته د کورونا په تداوي کې یا د کورونا په ویروس باندې په عمل کې کوم رول لري. دا عمومي مقاومت د وجود ته دی مهم دی. دا واضح خبره ده. او اکثرا زموږ تاسې خلک باوجود دې چې هغسې مرض په خپل ملکونو کې لري بیا هم ګورې څادر کې پټېږي، همیش د څورو ته کښېني. دلته چې ګورې دې ملکونو کې موږ چې کړي دي په خارجي کسانو کې د خارجي نه مقصد هغه کسان چې د موږ تاسې ملکونه دلته راځي د دوی د ویټامین ډي کچه نسبت د نورمال کچې نه په حساب 10 حصه لري. 10 سلنه دوی لري، نور 90 سلنه نه لري. دلته ورته ډېر ورکوي چې ویې خوري. دا د مقاومت د زېږولو سرتیا کولو لپاره. ویټامین سي بیا په برعکس کې ګورئ ویټامین ډي خو یو ویټامین دی چې وجود یې ذخیره کوي. ویټامین سي اکثرا زیات په وجود کې هغه ضرورت په اندازه پاتې کېږي، نو چېرته ذخیره کېږي نه. نو دا به بیا د ګردې له لارې دغه له لارې بېرته راوځي باندې ته او دغه کې اته طبیعي اندازې ویل کېږي چې د زیات ویټامین سي خوراک کېدای شي د پښتورګو تیږې پیدا کړي. نو نورماله خوراک که ته مثلا یو ځله کینو په ورځ کې وخورې، ښه مرته وګرځې، ښه خوراک دې وکړې،
دا تاسو به تر نسبت د دې چې هغه پیسې د په وټامین سي ورکړي او پیسې د په مولټي وټامینونو ورکړي او خلک په دې باندې تجارت وکړي در باندې ګټه وکړي دغه په ځای دی هغه پیسو باندې د کور ته ښه د ترکاري خوراک واخله غوښه د وسکیږي واخله له بچیانو سره د یو ځای وخوره زړه به دې خوشحاله سي مقاومت به دې ورسره جګ سي او دغه ټول شیان دې پوره کړي اضافي خوړلې زما په نظر د عمومي پیسو هم د پیسو زیان دی او هم کېدای شي چې نور هم روغتیا ته لکه جانبي عوارض ولري پښتورګي خراب کېږي نه خراب کېږي داسې نور مننه ډاکټر صاحب بلخیل اوسم درنو لیدونکو او اوریدونکو ته یادونه کوم چې تاسو خپل تجربه او پوښتنې کولري تاسو په چاپیریال کې څه تیریږي تاسو په سیمو کې حالات څه دي او تاسو له کومو تجربو سره مخامخ یاست دا په کمنټونو کې شریک کړئ او که د محترمو ډاکټر صاحبانو څخه پوښتنه لري نو دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ موږ به هڅه وکړو چې د خپرونې په لړ کې ورته ځواب ورکړو که نه نو وروسته به حتما ځواب ورکوو ورته ډاکټر صاحب عرفان نور د واکسین په اړه باندې د میاشت دوه میاشتې کېږي چې خبرې کېږي کله وایي چې په چین کې چې همدا وبا ټوله دنیا ترې خپره سوله یا خپره کړه چې هلته واکسین جوړیږي یا جوړ شوی دی کله وایي چې امریکا کې دا کېږي کله ډونالډ ټرمپ د امریکې ولسمشر هم ټویټ کوي چې پلانې ګولۍ وخوري دا ګټه کوي په دې اړه باندې وایي واکسین جوړ شوی جوړیږي څومره وخت نیسي او نور داسې دواوې شته لکه شروع کې خلکو د ملاریا کوم واکسین یا دوا چې کوم وایي چې دا اغېز کوي په دې اړه باندې که تاسو لږ معلومات ورکړئ بالکل کاکړ صاحب د دواګانو کې پرمختګونه او د واکسین پرمختګونه چې دي د ډاکټرانو لپاره او د ساينس پوهانو لپاره چې پلټنې کوي لکه موږ علمي پلټنې کلینیکي پلټنې کوو زموږ لپاره دا ډېر هیجاني وختونه ډېر جالب وختونه دي دغسې په صورت باندې پرمختګ په طبابت کې نه کېږي ځکه طبابت کې مهم د ټولو نه دا ډېر دی چې احتیاط وکړئ چې ناروغ ته به تاوان نه رسوي نو هر شی به ډېر څو ځلې ټسټوي چې دا نتیجه لابراتوار کې ورکړي بیا په حیواناتو کې باید وروسته به په انسانانو ته تدریجي شکل باندې معرفي کوي اوس د هایدروکسیکلوروکین خبره هم په لابراتوار کې وه دا د ملاریا دوا چې دا کلوروکین او هایدروکسیکلوروکین دی لابراتوار کې ښیلو چې د ویروس د تکثیر مخه نیسي خو داسې ډېرې دواګانې دي په سلهاو چې په لابراتوار کې ډېر ښه نتیجه ورکوي مګر د انسان وجود دا ډېر پیچلی وجود دی موجود دی ټول ژوندي موجودات خو انسان دا د الله پاک مخلوق دی باندې انسان سر سم نه خلاصېږي نو دا هایدروکسیکلوروکین په اول ډېر په یو خو دا چې مجبوریت و چې موږ تاسو بل څه نه لرل او ناروغي ډېره مرګونې وه نو خلکو ته ورکړل شو اوس تحقیقات چې څو مهم تحقیقات چې راټول شوي نو دغه دوه درې خپاره شو نور هم خپرېږي داسې ښیي چې په خواشینۍ سره هایدروکسیکلوروکین هېڅ فرق په د مریض په روغتیا کې نه راولي او حتی په برازیل کې یو پلټنه وه چې ټیټ دوز د جګ دوز سره مقایسه کړو هغه جګ دوز هم هېڅ ګټه نه کوي او برعکس منفي علایم یې زښته ډېر دي د زړه ټکان خرابوي کېدای شي د خلکو زړه ودروي خصوصا دا که د بل انټي بیوټیک په څنګ کې استعمال شي نو هغه به امکان ډېر دی او موږ یو ناروغ مثلا لرلو په دغسې زموږ هېوادونو کې یو ناروغي ده ایرسي چې د دې سرو کرویاتو لږ زر له منځه ځي هغه یو ویټامین پروټین د انزایم هغه کمبود لري هغه چې به ولري او کورونا دې هم وي او بیا هایدروکسیکلوروکین هم وخوري یا کلوروکین نو هغه د وینه ټوله له منځه ځي نو هغه مریض د بل مشکل سره مخامخ کېږي دغسې یو ناروغ موږ لرلو هغه موږ بیا دې وختو کې انشاءالله هغه په یو علمي مجله کې بیا خپرېږي نو دغسې منفي اثرات ډېر دي اوس چې یو بل تصادف دا یو انټي وایرل دوا وه د ایبولا دپاره که تاسو اورېدلي ایبولا په افریقا کې هم یو خطرناک وایروس دی هغه هم دغه د ښاپیرکو نه راغلی و د هغې ته دوا وه هلته هم ډېر خوشبینه و چې هغه به تاثیر وکړي خو بیا په انسانانو کې تاثیر ونه کړو نو هغه دوا بېرته فابریکې یا کمپنۍ بېرته په لابراتوار کې ایښې وه اوس یې مجبوریت نه دې ته استعمال شوه اوس داسې ښکاري چې په دې ناروغۍ کې کار کوي په خوشحالۍ سره نو هغه داسې چې په آی سی یو کې چې هغه جدي مراقبت کې ناروغان بستر دي هغلته داسې وښیلو چې هغه ناروغان چې دا دوا یې ورکړې وه نسبت هغه ناروغانو ته چې دا دوا یې نه ورکړې 4 ورځې دوی
شتون په آی سی یو کې په روغتون کې کم شوی و، په روغتون آی سی یو کې. نو دا 4 ورځې ډېر مهم دي. کم ښکاري داسې و چې د دې ناروغۍ د دې دوا ناروغانو 11 ورځې وو او هغه چا چې نه ده استعمال کړی هغې 15 ورځې وو. دا 4 ورځې ډېرې مهمې دي. دا ځکه چې دا خو روغتون کې ځای پیدا کېږي نور ناروغانو ته، او روغتون خو ډېر ګران دی. مګر مهمه دا ده چې په دې اکثر ناروغان په دې وروستیو ورځو کې ژوند له لاسه ورکوي. نو دا چې ته 4 ورځې ناروغي را لنډه کې بیا دا ډېر غټ ګام دی. نو اوس دا د خوشبختۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې دا د لومړۍ دوا وشوه او دا په امریکا کې رجسټر شوه. ډېر په د رجسټریشن پروسه هم ډېره اوږده او ډېره سخته ده. دغه کمپنۍ د وزارت یو ارګان دی، دا باید معلوم کړي چې دا کمپنۍ دوا صحیح هغه ده که خو دې ځلې د دې لپاره چې ټولنیز ارزښت ډېر دی زر یې اوکې کړله. او په اروپا کې هم پروسه روانه ده. کېدای شي دې ورځو کې اعلان وکړي چې دې ثبتوي. جاپان هم مثلا ثبت کړله. ورپسې بله یو دوا ده چې هغه د روماتیزم په شکل دوا د مرضونو لپاره دوا ده چې هغه د التهاب دغه فعالیت حجرو کې د زموږ سږي دومره ویروس نه خرابوي لکه زموږ خپله سپین کورویا چې په ورځي او حمله کوي هلته د ویروس نه هغه زموږ سږي ډېر خرابوي. نو دغه د روماتیزم دوا د ټوسیلیزماب په نامه دا هم داسې ښیي چې د التهاب کموي. ویروس په بدن خپله تصفیه کوي خو هغه د سږو د خرابېدو مخنیوی نیسي. د دې تحقیقات هم چې مطلق ثبوت کوي علایم خو زموږ په روغتونو کې داسې کوي چې ګټه کوي. موږ بعضې وخت چې ډېر مجبور شو د تحقیقاتو نه بهر مریض ته ورکوو، خو تحقیقات به انشاءالله وښیي چې نتیجه ورکوي. خو 100% کې سړی نشي ویلی ځکه بعضې وخت سړی ډېر خوشبینه یو شي ته کېدای شي تحقیقات یې غلط ثابت کړي. ځکه خو دغه تحقیقات ډېر واضح او ثابت پکار دي کولی. د واکسین خبره چې بعضې وخت خلک بې صبره کي، زه خپله هم بعضې وخت بې صبره شم چې دا څنګه دی. د واکسین باره کې سړی باید لږ پوه شي چې دا څنګه کېږي. ګوره اول خو دا وایروس چې دی هم ډېر وړوکی دی، ته به یو فکر کوي مګر هغه به بل خاصیت لري. نو دا داسې کوي چې هغه د وایروس یو څو ټوټې راخلي، دغه کس ته ورکوي چې مقاومت ورسره پیدا کړي. یعنې مقاومت فکر کوي چې وایروس راغلی خو هغه وایروس نه دی، ته به نه ناروغه کېږي نه، خو مقاومت ورته پیدا کوي. که بل ځلې رښتیا وایروس راشي نو بیا هغې مخزر نیولی شي. یا بل یې داسې کوي لکه د انګلستان کمپنۍ چې زه ورته ډېر امیدواره یم چې د وایروس ډي ان اې راخلي په یو بل بې ضرره وایروس کې کېږدي، نو بیا هغه باندې تا ته درکوي چې ته هغه ته مقاومت پیدا کړي. دا خو اوس داسې نه دی چې په لابراتوار کې یو ډاکټر یا یو څوک جادو وکړي او یا خوب ورشي او هغه شی جوړ کړي او سبا ته استعمال شي. دې ته ځکه ډېر مراحل پکار دي. لومړی دا چې دوی خو دغه دا واکسین وکړو بیا ورکړو موږکانو ته ورکوي په لابراتوار کې چې موږکان هغه انټي باډي چې ورته وي هغه ورته جوړوي که نه، هو هغه یې جوړه کړه. نو هغې کې وخت تېرېږي. بیا چې جوړه کړه بیا د دغه واکسین یې ته نه جوړ کړو، دا واکسین یې بیزوګانو ته ورکړو. یعنې یو ډله بیزوګانو ته یې ورکړو، یو ډلې ته یې ور نه کړو. بیا دا بیزوګانې په د بیچارهګانې په وایرس باندې مبتلا کوي. دغه کورونا وایرس ورکوي دی ته، وایرس په دوی په لابراتوار کې لري. نو بیا دوی ولیدل چې دغه نیمې بیزوګانې چې واکسین شوې وې هغه ناروغه نه شولې، هغه نورې بیزوګانې ناروغه شوې. خو اوس د بیزو د انسان په منځ کې هم فرق شته. نو دا کار خو ته په انسان کې نشي کولی چې ته انسان ته دا واکسین ورکړې او بیا د ویروس ته مخامخ کړې چې کېدای شي چې هغه ویروس هغه واکسین کار ونه کړي او ویروس انسان مړ کړي. نو دې کې اوس بله مرحله به پکې رامنځته کوي. دوی اوس داسې کړي چې اول خو دا وي دغه واکسین خپله هم تیوري شته چې دا کېدای شي چې دا وایروس چې ته بې ضرره ده کېدای شي بې ضرره نه وي او دا ناروغ خپله واکسین ناروغه دغه کس چې واکسین ورکوي ناروغه کړي. نو د دې لپاره دوی اول لومړی ډېر ټیټ ډوز استعمالوي. دغه تاسو چې خبرو کې ولیدل په انګلستان کې ټیټ ډوز یې ورکړلو چې خلک وګوري چې حداقل د دوی دفاعي سیستم ورسره منفي عکس العمل ښیي که نه. داسې معلومیږي 1100 کسه یې داسې ټسټ کړی، نیمو ته دروغو واکسین ورکوي، نیمو ته دغه اصلي واکسین. خو د دې لپاره نه چې دوی مقاومت همدا اوس قوي کړي، فقط دې لپاره چې دوی منفي اثرات به وي که نه. اوس داسې معلومیږي چې منفي اثرات نشته. خو دوی به که دغه واکسین بل ډوز هم ورکړي، دوی به داسې پرېږدي چې خپل ژوند ته ادامه ورکوي چې که دوی خپله
د وایرس سره مخامخ شي، نه دا چې څوک یې قصداً د وایرس سره مخامخ کړي، ځکه دا غیر انساني کار دی. نو دې کې تر څو چې دا خلک په ټولنه کې کوم ځای کې د وایرس سره مخامخ کېږي، بیا هغه 9.5 کسه 5.5 کسه چې وایرس یې ورکړی، دې کې به څو فیصده ناروغه کېږي، او په 5.5 کسه چې د دروغو واکسین ورکړی هغې کې د دې به بیا نتیجې سره مقایسه کېږي. دوی داسې اټکل کوي چې اګست او سپټمبر کې به د دې نتیجې رامنځته کېږي چې د ځای نیسي که نه. نو نورمال دغه مراحل کاکړ صاحب په کالونو نیسي، تر 10 کالو نیسي، 15 کالو نیسي. پخوانیو میکروبونو ته داسې شوی دی، ځکه هغه د هغې دومره ضرورت دومره نه و لکه ټولنیز مشکل چې اوس ډېر دی که نه. دوی اوس هر څه رامخته کړي دي. نو یو کمپنۍ چې واکسین جوړوي په هغه کې میلیاردونو ته سرمایه پکار ده، هغه خو نورمال نه کوي. مګر اوس چې دی دلته یو فنډ جوړېږي، اروپایي هېوادونه او کمپنۍ داسې یوځای کېږي، په میلیاردونو روپۍ ټولې جرمني په دې په سر کې روانه ده چې دغه کمپنیو ته پیسې ورکړي. یو جرمني کمپنۍ ډېره مخکې روانه ده، او یو د انګلیسي کمپنۍ د امریکا کې هم کوششونه دي، په جاپان، په چین کې. خو دا د انګلستان او د جاپان د جرمني ته ډېر امید شته. دوی به واکسین تیار تولید کړي. دغه د اګست او سپټمبر وخت کې کېدای شي دوی د واکسین تولید شروع کړي. که نتیجه هم داسې معلومه شوه چې واکسین بې ګټې و، نو دا پیسې لاړې اوبو لاهو کړلې. خو دغه رسک ته دوی اوس حاضر دي، ځکه دوی غواړي چې اقتصاد حرکت وکړي او د هغه وشي. که نو کېدې اوس ما چې وروستي معلومات وکتل څو ورځې مخکې د 100 نه ډېر کوششونه روان دي په لابراتوارونو په کمپنیو کې چې واکسین جوړ شي. دې کې یو یا دوه کېدای شي کامیاب شي، هماغه زموږ تاسو بس دی. خو دا دواګانې واکسینونه اکثریت یې ناکامیږي، د انسان ته چې راورسېږي نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه چې موږ اټکل کوو هغه نه. ستاسو مطلب دا دی چې واکسین خو لا باندې کار روان دی، خو دا که کله بریالی هم سي، بیا به هم دا کېدای شي تر کال یا هغه زیات پورې وخت ونیسي چې دا خلکو ته ورسېږي. نو په پښتونخوا کې او په وطن کې د روژه مات وخت زموږ خو لا ماسپښین دی تر اوسه پورې. نو څوک کوم لیدونکي اورېدونکي چې روژه مات کوي هغوی ته ښه روژه مات یې غواړو. موږ به خپل خپرونې ته در نوره هم ادامه ورکړو، دې دپاره ملګري چې سته او بیا راتلونکي که چا کتله. دوه پوښتنې، یو دا چې لیدونکي پوښتنه کړې وه چې ما ته خلک وایي چې ستا ټیسټ مثبت راغلی دی، نو ستا صحت باندې به راتلونکي وختونو کې هم د دې منفي اغېزې ښکاره سي، یا به ستا صحت راتلونکي کې هم زیان وګوري. کوم څوک چې دغه دوره تېروي د دې وایرس او ترې رغېږي، ترې جوړ وځي، د هغه د صحت په اړه باندې که ووایاست، هغه بیا څومره اندېښنه وکړي یا یې نه کړي؟ ځکه خلک داسې وایي چې که یو ځل پرې مبتلا شولې، بیا به د صحت باندې منفي اغېز ولري. په دې کې تجربه څه ده او ستاسو معلومات څه دي؟ کاکړ صاحب، که دغه وایرس چې سږو ته لاړ شي او سږي ډېر خراب کړي که نه، سږي چې دي ډېر نرم نسج دی، نرم ارګان دی، پلاستیکي الاستیک دی که نه. نو دا ځکه چې باید خلاص شي او ټول شي چې اکسیجن راکش کړي. نو هغه چې دغه جدي مراقبت کې آی سی یو کې چې ناروغان بسترېږي، د دې بعضې د سږي داسې کېږي لکه زخمي شي، لرګي غوندې شي. نو دغې خلک بیا د سږو مشکل سره پاتې کېږي عمري. خو هغه کسان چې په کور کې تېروي او ښه په شدیده تبه او ځاندردي او یو څه ټوخی او دا دی مطلق اکثریت یې بلکل مطلق ورته جوړېږي، د هېڅ تشویش نشته. دوی زموږ تاسو بدن دغسې زکامونه او داسې انفلوئنزا او ریزشونه ډېر تېري، دا هم په همغې کې راځي. اکثریت خلکو ته داسې کېږي. مګر دا چې دا اوس بعضې لږ اوږد تېرېږي او بیا قرنطین دی او ډار پکې دی، دې دغه کې لږ تحقیقات ښیي، د رواني تحقیقات، چې بعضې خلک یو څو وخت پورې رواني مشکلاتو ډارو سره وي. خو هغه هم انشاءالله موږ تاسو ډېر کلک خلک یو، موږ د دې نه ډېر غټ مشکلاتو، وباګانې او داخلي او خارجي دښمنان لرو، هغې سره مقابله کړې. دا موږ انشاءالله نشي راټیټولی. یو خبره مې کوله چې اوس د دې باره کې دا خبره هم تر اوسه ثبوته شوې نه ده چې ته چې دا یو ځل تېر کې بیا در باندې راځي که نه. داسې اوس دغه انټي باډي ورته جوړېږي. دغه ناروغان چې جوړ شوي دي، دوی د وینې نه حتی استفاده کېږي دوا پایي، ځکه د دوی انټي باډیز یو سخت مریض ته ورکوي په آی سی یو کې چې د هغه تیار ورته قالبونه دي چې پرې ورځي، نو هغه د ناروغ ته ګټه کوي.
نو امکان لري چې تر ډیره حده پورې مقاوم شي ورته خو دا ویروسونه ډیر بې ثباته موجودات دي دا په وخت تېرېدو سره ځان ته تغییر ورکوي نو دا چې دا ویروس به څومره ځان ته تغییر ورکوي هغه به څومره مهمه تغییر بیا کېدای شي چې لکه دغه د موسمي ریزش غوندې په راتلونکي کې بیا راوګرځي که واکسین نه وي که نه که واکسین راغو انشاءالله د ټول نړۍ نه به ورک شي خو که ځان ډېر تغییرولو واکسین ډېره پوره نه شي بیا به بیا راځي خو د عادي زکام په حیث به نسبتا خفیف به تېرېږي دغسې بیا به دغه نه وي خو د دې لپاره دغه سیناریو زما خوښه نه ده دا خدای نه کوي ځکه د دې لپاره چې دا سیزني شي هر موسم بیرته راځي نو دا به اکثریتو خلکو تېر کړی او هغه چې تر څو تېروو نو بیا نو ډېره مرګ ژوبله نیسي ځکه ما مخکې ته حساب کړلو افغانستان نفوس که 15 میلیونه حساب کې دې کې که 3% مرګ ژوبله وي چې په اکثر هېوادو کې لا 3% نه جګه ده خو که 2 یا 3% وښیي نو دا شاوخوا 1 میلیون خلک راځي نو دغه حالت خدای نه راولي څوک چې تېروي هغې د خدای مقاومت همداسې قوي وساتي او چا چې نه تېر کړی هغې به د ځان ته نه وساتي او خدای چې تر څو چې واکسین راځي ډېره مننه ډاکټر صاحب عرفان نور ځینې پوښتنې به بیا هم په لنډ ډول سره وکړو خو ډاکټر صاحب الخیل ته ځم ډاکټر صاحب قدرتالله الخیل د کورونا په مقابل کې د امیدوارو ښځو او د ماشومانو د دوی دوو ترمنځ د خطر کچه څومره ده او تاسو څه سپارښتنې او څه لارښوونې کوئ هغو مېرمنو ته چې ماشوم یې په نس وي او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې ډېر واړه وي که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ مننه کاکا صاحب دا ډېره مهمه موضوع ده خصوصا هغسې زموږ ستاسې ملکونو کې چې اسیا هم د خویندو او میندو د تلفاتو کچه په بردارۍ کې جګه ده ورې دغه کسان چې خویندې چې هغه حاملهداري ماشوم ولري خصوصا د آخري 3 میاشتو کې د هغوی بالعموم که دغه عادي انفلوئنزا یې ونیسي هم لږ ضربې شدید تېرېږي نسبت نورمال ته په شدت باندې به وي مګر داسې نه ده چې هغه خطرناک ګروپونه یا هغه ریسک ګروپ چې ورته وایي چې یو ګروپ خلک دي چې په هغوی کې مخکې ما یاد کړل چې دا مرض په ډېر شدت سره ځي هغه ګروپ کې حاملهدارې ښځې نه دي نیول شوي یعنې دوی ته د ژوند خطر نشته دی چې د حاملهداري له وجې نه مګر بالعموم په آخري تریمستر د حاملهداري کې هر تبې لرونکې ناروغۍ که ګریپ وي لږ ذره په شدت تېرېږي داسې ویل کېږي چې د ریسرچونه چې شوي دي چې د مور نه ماشوم ته د ویروس انتقال نه دی ثابت شوی چې مثلا دا ویروس له مور نه ماشوم ته تېرېږي او برعکس که هغه مور چې مریضي یې تېره کړي او ښه شوي هغه مخکې چې ډاکټر صاحب هغه انټي باډي زیاتې کړي چې د په مقابل جوړېږي هغه لا کولی شي چې تېرې شي ماشوم ته یې ورکړي چې ماشوم لا هغه کړي حمایه کړي مګر کله چې دغه ماشوم پیدا کېږي دنیا ته راځي که مور یې هغه تېر کړی د ویروس تېر کړی خو یو څه اندازه انټي باډي به ورسره وي د ماشوم حمایه کوي غیر له هغه نه کېدای شي دغه پس له هغه نه که څوک یو غټ نفر یا بل نفر دې کور ته راځي و کورونا ولري کولی شي دا ماشوم هم ونیسي مګر تر اوسه پورې په نړۍ کې تر کوم اندازه چې زه خبر یم له 10 کالو نه ټیټو ماشومانو کې تلفات د کورونا نه دي ښودل شوي چې د کورونا له وجې د ماشوم مړ شوی که نه خاص د همدغه کورونا له وجې نه او بل کوم خاص مشکل یې نه درلوده حتی ماشومانو کې د 10 کلونو نه ټیټو ماشومانو کې دوی خو یو اسانه باندې نه نیسي نسبت غټان ته چې مقایسه کوي مګر ویروس انتقالولی شي دوی هغه دا دي چې دوه ماشومان دې له خاطره چې واړه سن کې یو خو د دوی د ایمیون سیستم قوي په تکامل کې بل دوی منظم شکل سره واکسین کېږي دغه واکسین کول خپله ایمیون سیستم ته یو قوت ورکوي چې د ویروسونو په مقابل کې مجادله کوي شاید دا یې یو علت وي نو ماشومان اکثرا ډېر کمې علایم ښیي او همیش چې دوی چې ګوري مساوېدل له ماشوم نه نورو ته ډېر چانس کم دی مګر برعکس له غټانو نه ماشومانو ته یې کولی شي انتقال کړي نو ماشومان په انتقال کې رول لري په اخیستلو کې رول لري اکثر یې ترې نښه کېږي اکثر یې ډېر کم علایم لري
دلته ماشومان ټیسټ کړي دي چې هیڅ نښې او نښانې نه لري مګر کورونا ټیسټونه یې پوزیټیو وځي نو چې لنډه کومه عملدارې خویندې هغه خپل حفظ الصحه ساتي هماغه عمومي شرایط دي ساتي او باقي اضافه ډار ته ضرورت نشته دی نسبت نورو ښځو ته او هغه یو مرحله کې چې لږ زره په ټولو کې هر مریضي شدید هغه مې یاده کړه او ماشومان هم هغه بحث پرې وشو. مننه ډاکټر صاحب بلخیل. دلته ښاغلي باور په نوم یو لیدونکي پوښتنه کړې ده چې د یو مخ ورکېدلو امکان څومره دی؟ د دې امکان شته که نه؟ دې ته به تاسو ځواب ورکړئ. او یو بل زموږ لیدونکي پر زوم باندې فکر کوم پوښتنه کړې ده، میرویس عزیزي صاحب وایي که ټوخی ولې په سنګلي کې باید وسي، یا مثلا فاصله ساتل څومره مهم دي، ماسک همداسې، او دغه ماسکونو ډولونه باندې دغه هم ډېر ضروري ده ځکه چې موږ وینو چې خصوصا په پښتونخوا او په افغانستان کې خلک ماسک استفاده نه کوي چېرته چې باید استفاده وکړي، او یا که کوي نو هغه ماسک یې کله داسې کړی وي چې ماسک یې مخکې اچولی خو د خولې ځای ته سره یې ورکړي چې خبرې ترې کوي، او یا هم ځینې چارواکي زه ګورم فکر کوم یو ځای مې د روغتیا چارواکي ولیدل چې ماسک یې لګولی و خو یوازې په خوله باندې پزه یې ایستلی و. که په دغه سپارښتنو په اړه باندې هم تاسو ډاکټر صاحب عرفان نور که تاسو مهرباني وکړئ دې باندې ځینې په لنډ ډول سره مشخصې لارښوونې او د دغو ارزښت باندې وغږېږئ. بیا که نورې پوښتنې نه وي خپلوانه به راټوله کړو چې په وطن پښتونخوا کې د روژه ماتي وخت دی. ډاکټر صاحب عرفان نور. لومړي ورو په سوال باندې زه پوه نه شوم، خو د دویم ملګري سوال هغوی دا پوښتنه کړې وه چې دا ویروس د ورکېدو وړ دی چې لکه څنګه چې راغلی بیرته ورک شي. نه دا چې دا ویروس موږ تاسو په ټولنه کې ځای په ځای شو، کله که دا موږ چې خبرې وکړې چې ډېر خلک بې علایمو دي، مثلا په کوریا کې تقریبا ورک کړی و، کوریا کې څو ورځې سر په سر میکروب نه و، اوس هلته بعضې رستورانټونه او بارونه خلاص کړي وو، اوس ډېر جګ پیکې بیرته پیدا شو. نو دا ویروس د ټولنه کې ګرځي، دا به هېڅ لمن چېرته نه ځي که دا چې که واکسین راشي او ټولو ته مقاوم شي بیا به خپله ورک شي. نو متاسفانه دا د دې نه خبر نه تېره، دا نور چېرته تلو نه دی. د عزیزي صاحب چې د میرویس عزیزي خو هغه ډېر زه پېژنم ډېر هوښیار سړی دی، هغه داسې سوالونه کوي چې د سړي سر په خلاص شي بیا رښتیا هم هغه کار به سړی ښه کوي. نو د دې دغه سوالونه ډېر ښکلي سوالونه دي چې دا څنګل کې ټوخی ولې دا ولې دا ځکه چې دا که څوک ماسک ونه لري نو سړی چې ټوخی کوي دا د ټوخي ذرې د ورېځې غوندې خپرېږي، داسې د دې نه ذربیني عکسونه اخیستل شوي دي، دا خپرېږي، دا تر 2 مترو پورې ځي خو اکثریت یې 1.5 متر پورې ځي. نو که سړی مثلا ټوخی داسې په څنګل کې وکړي دغه د ورېځې مخه نیسي، دغه ذرې ټولې په دې څنګل کې پاتې کېږي نو چانس د خپرېدو یې کمیږي. ماسک هم همدا دی، ماسک چې دی لا یې مخه نیسي ځکه څنګل کې تر څو چې ته څنګل ته هغه ورړې بیا هم درنه خپرېږي. نو ماسک چې دی ماسک یې مخه نیسي، کوالټي پورې فرق لري چې څومره مخه نیسي، خو یو څه د ماسک نه لیک کېږي. او د 2 مترو خبر هم دا د دې باره کې تحقیقات شوي دي چې څومره لرې کېږي هماغومره دغه ذرې کم حرکت کوي. چې اوس ټوخی کوي پرنجی بعضې وخت ډېر په صورت باندې هغه کوي، خو هغه چې ډېر فیصدي چې مخنیوی کېږي 2 مترو پورې دی، حتی 1.8 متره و، خو بعضې هېوادونو د 2 مترو ته پورته کړی، او بعضې هالنډیان چې دي لږ عملي خلک دي، پریکټیکل خلک دي، دوی وایي چې 2 متره مسافه کوو خو بیا چېرته ځایږو سره نه، په کور کې، په ښوونځي کې، په ترانسپورټ کې، نو دوی 1.5 متر کړی او دا مناسبه ده، دا هغه نه دی، هغه ډېر ناروغان په همدا 1.5 متر کې دغه کېږي. نو د دې د دلایل د دې دغه 3 ترتیباتو دلایل دغه دي. ډېره مننه. شاکر واصفي صاحب پوښتنه کوي چې که څوک یو ځل کرونا نیولي وي دوهم ځل بیا پېښته کېدلی شي، که څه هم هغه ته خو ځواب وویل شو، که تاسو په لنډ ډول
نو فعلا د پاره یو نیم کال یو کال پورې زه د سیاټ کال کوم چې به نشي نیولای خو چې چا صحیح تیر کړي د سي شدي چې هغه کاسو چې لکه دا زواک سب چې په دوبه کې تیر کړي چې بیا لای مودي دی ورته مقاومت نه پیدا کوي د دې انټي باډي چې شي انټي باډي ورته اکثر لري دا غسي خلک دي چې بیا ونیسي خو به کې شي بیا ناروغ نشي خو د فعلا د پاره کیږي او دویم ځل کې پرازي هم زما اټکل دا دی چې ډیر خفیف وي لکه د زکامونو غوندي خدا چې دا وایروس مطلق نه وي د دې باره کې هر خبره احتیاط پکار ده دا چې څه کیږي دا په وخت وخی په ټولو مهمه دا سول چې د روغتیايي سپارښتنې دا باید په پام کې ونیول سي او لزانه دوا درمل ونه خوړل سي چې هغه بیا نور ډیر زیان ورسوي د روغتیا لپاره او د دې د خبروي د مخنیوي لپاره فاصله نیول په څنګه کې ترچل او 2 متر فاصله ساتل او د لاس نور کول او ډیر لاسونه په صابونه په وینځل دا سپارښتنې درسته په ځای پاتې دي چې دا ثابت شوي چې د خبروي په مخنیوي کې ډیر ښه نتیجه ورکوي او خپل کورنۍ ته په مجلسونو کې په غاڼګونو کې برخه وانه خستلای شي لکه دلته کلیم خان جوګیزي لیکلي و چې په کلاسیک الله او جنوبي پښتونخوا او لورلایو د سیمو کې اوس هم خلک مجلسونه جوړوي ځوانان مجلسونه جوړوي همدا ستونزه په ټول لوی پښتونخوا کې شته د آزاد وطن او محکوم وطن لبد مرغي دا کول نه دي پکار ټول ځوانان باید چې د ګډګونی کې راټولېدو څخه ځان وساتي د کارنټین مراعات کړي بل ډېر شدید اړتیا څخه بهر ته لاړ نشي او دا په دې خاطر چې سید په ځوانانو باندې باغیز نه کوي لکه ډاکټر صاحبانو چې ویل خو دا کولای شي چې په دې توګه سره موږ د یو ځای نه بل ځای ته د ویروس انتقال کوو او هلته داسې کسان پرې اخته کړو چې هغوی د دې دفاعي سیستم د بدن یې د دې سره د مقابلې قوت ونه لري نو زما په نظر مهمې پوښتنې مهم بحث ټول وسو که څه پاتې وي ډاکټر صاحب تاسو یې باندې ځکه ډاکټر صاحب بلخې تاسو په نظر داسې څه پاتې دي چې ویل ضروري دي چې دونکو ولست خبر سي کاکا ټول موضوع زیات موضوعګان باندې بحث وشو خیر خو ډیر نو جزئیات شته دي خو هغه بیا له خیر بیا وخت ورته پیدا شي عمده خبره دا ده چې د دې ویروس مقابل کې جهاد به ټول په ګډه سره کوي د کې بل ملانت عامي پورې ل رئیس جمهور نه ته دکاندار پورې ل ترافیک نه تاسکر پورې حتی مخالف جهاتونه د حکومتونو او طرفدار جهاتونه د حکومتونو ټول به په ګډه دا کار کوي دغه وزر که زمونږ خلکو مني چې هر نوع سیاسي عمل هر نوع تروریستي عملونه په دغه وخت کې ودرئ همیشه باید بد عملونه ودرېدلي چې په دغه وخت کې د یو مرګ ژوبله نه 10 مرګ ژوبلې نور را پیدا کړي تاسو مثلا په پښتونخوا کې ولیدل زه سیاست ته نه وځم خو هلته مثلا دغه د لکه موږ تمام ورځ مصروف وو چې خلکو ته اولونه ولیږو مسافه ونیسئ باندې مه وځئ مګر تاسو ولیدل چې مثلا د عارف وزیر په وژنې له وجې نه څومره خلک مجبور شول یا په هر شکل چې راووتل سرکونو ته احتجاجونو ته تاسې وینئ چې سلهاوو زره خلک راووتل دغه شیانو ته زمینه مه مساعدوئ دغه ډېرې مرګ ژوبلې منځته راوړي او دغه فاتحګانو موضوع په هغه سره یاد کړه ډاکټر صابر خان ډېره ښه موضوع ته اشاره وکوله چې ملا امامان زموږ دیني عالمان باید دلته مټې راونغاړي لاسپیکرونه اعلان وکړي چې مه راځئ مسجد ته مه راځئ فاتحګانو ته مه ځئ دغه شیانو ته کاته وایم چې دغه هر فرد د ملک مسؤلیت لري دا جنګ او دا جهاد به په ګټه کوي نه حکومت کوي شي نه عسکر کوي شي نه تنه ډاکټر کوي شي یو بل سره به غاړه ورکو خو هغه انساني فرایض چې دي هغه به ساتي تختې بچانه نه یو کورنۍ به نه پرېږدي چې لږې مړه شي په دې چې هغوی کرونا لري ځان ته ډوډۍ نشي تیارولی او ته ورته ډوډۍ نه وړي 1.5 متر مسافه وساته ماسک دې وتړه ورشه کور دروازې خولې ته ډوډۍ ورکړه کومک ورکړه تا ته خطر نشته ته که له 3 نه تر 15 دقیقو نه زیات هلته پاتې نشي او دا کار بلس کړه په ورځ کې ونه کوې تا ته دا خطر نشته ورشئ کومک وکوئ مرسته وکوئ هلته هغه ملکونو کې خلک په کم شدت د مریضي نه له لږې نه او د کومک له نشوالي نه مري نه له شدت د ناروغۍ نه نو اپیل دا دی چې له الف نه تر یا پورې مټې راونغاړي بیا یې ګټئ
مننه ښاغلي عثماني صاحب ول چې ماته کال وکړي محترم عثماني صاحب زه به د سکرین کې راواخلم په دې لنډه اسانه طریقه باندې عثماني صاحب په خیر راسئ مهرباني وکړئ سلام علیکم عثماني صاحب ګل دې وای ښه چالانه کې خبرې راځي کاکړ صاحب توري چې هغه به راوبېلو هغه به ورکو دا لینک به ورکو پوښتنې مې کولې یو زه فکر کوم چې جواب شو ښه مهرباني وکړئ دا یوه پوښتنه زما یو زوی کورونا شوی و او 14 ورځې په شفاخانې کې تېرې کړې وې 14 ورځې خو خیر نه وې 9 ورځې تېرې کړې وې اوس ډاکټر ورته وایي چې موږ ته وینه راکړه چې لکه موږ نور کورونا مریضانو ته یې ورکوو دا څه دپاره وي او دا ولې نو دا به ډېر د خیر کار وي عثماني صاحب زما په نظر چې دا کار وکړي ښه دی زه چې بعضې ناروغان چې زموږ تېر شوي یا زموږ دوستان زه ته مشوره ورکوم چې ټیسټ کې هغې ټیسټ چې دغه انټي باډي لري که نه دغه انټي باډي یعنې یو مقابل قالب دی چې هغه ورته تیار دی چې کورونا وایرس راشي او یا چا کې وي نو هغه ورانی کوي نو دغه انټي باډي ورځي هغه کلک رانیسي او بیا هغه وایرس په ډېر اسانۍ سره له منځه ځي نسبتا په اسانۍ سره نو که ستاسې زوی صحت نور ښه روغ شوی دا انټي باډیز که دغه وینه ترې نه اخلي د دې به دغه کسانو چې ناروغي ترې کړي دغه وینې راټولوي بیا کسانو ته چې ډېر ناروغه دي هغوی ته یې ورکوي او د هغوی ژوند ژغورلی شي نو دا کې ثواب کار دی دا د انسانیت ژغورنه ده زما توصیه به دا چې دا کار وکړي دا خو زمونږ هم ایمانی دغه دی ځکه دا مونږ نه شفاخانه اخلي او شفاخانې کې نو دا هر چا ته استعمالیږي مسلمان ته زمونږ انسانیت په دغه باندې دغه خو دا مشکله نه ده خو حقیقي مسله داسې ده چې د دې هغه ستا خبره دا مسله دلته حل شو د انټي باډي هغه دغه کوم د دې ډېر قوي دی نو ځکه هغوی دوی نه خواهش کړی دی او د آخري پرون وشو هم هغوی ته یې ویلې چې ته اوس نورمال کار ته هم تللی شي دغه ته هم تللی شي او ستا نوره کورونا ختمه ده بیخي نشته دی شکر دی مبارکي وایي شکر دی چې په خیر روغ شوي دي عثماني صاحب مننه دغه اسانه لاره وه نو ما وایي چې عثماني صاحب اوس دا راجستر کوي او بیا به کله کله لانجه کېږي راسه د لنډه درته د مشر لپاره راغلی دی مننه عثماني صاحب نو ستاسو په پوښتنې په اړه کې ډاکټر صاحبانو څه ویل ځواب هم مننه عثماني کور ودان مننه کور ودان ډاکټر صاحب مهمه موضوع خو ده که نه ځکه دا موږ تاسو مخکې مو اورېدلي وو چې څوک چې جوړېږي د هغوی وینه بیا په دې باندې څه کوئ او دا داسې کاکړ صاحب چې ګوره په لابراتوار کې خلک کوششونه کوي یو انټي باډي یو په ډېر زور سره جوړ کړي هغه یو انټي باډي بیا دومره زورور نه لکه عثماني صاحب چې د دوی انټي باډي ډېر زورور دی دا دی چې انسان مختلف انټي باډیز ته جوړوي او هغه هم فرق کوي چې ډېر جوړي که لږ جوړي انټي باډیز عموما مهم چې درې ډلې دي که نه نو هغه چې درې واړه جوړ کړي او هغه د بدن زموږ تاسو داسې یو الله پاک داسې یو قوي سیستم را جوړ کړی چې دا زموږ دغه سپین کرویات د انټي باډي جوړوي تر څو چې هغه ښه قالب ورته برابر شي چې کلک راونیسي او هغه اکثر د ناروغۍ په آخر کې جوړي نو که ته د ناروغۍ نه بد شو بیا د انټي باډي بیا ډېر ماشاءالله ښه دي نو هغه به دا وینه ته نه اخلي دې نه به یې دغه کرویات لرې کوي سره او سپین کرویات نه لرې کوي فقط د وینې مایع چې ده په هغې کې دغه انټي باډي پروټینونه دي غټ غټ پروټینونه دي په سترګو نه لیدل کېږي خو د طبي لحاظه غټ دي هغې نو بس بیا به دغه په بدن کې چې ورخوشي کې په وینه کې نو د ټول بدن کې به ګرځي او هغه د وینو رګونه هم بیا وتلی شي کوم ځای کې چې ویروسونه دي هغې باندې ورځي نو هغه د ویروس دا میخونه چې دي دا تاج ورته وایي اکثره دې ته برابرېږي هغه تاج داسې رانیسي بیا دا ویروس بیا دغه انټي باډي بیا هغه سپین کرویات ته اول ورکوي چې دغه دی ما رانیولی راشه پسې هغه بیا رانیسي او هغه ویروس په حساب را داخلوي خوري هغه بیا له منځه وړي ډېره مننه فکر کوم چې کوم څه چې د اوس لپاره د یو ساعت نه موږ خپرونه یو نیم ساعت شو بیا به راځو چې که نوي پرمختګونه کېدل د هغه نه به خپل ولس خبروو خپل خلک به ترې خبروو د اوس لپاره
لتاسو دواړو ښاغلي ډاکټر صاحب عرفان نور او ښاغلي ډاکټر صاحب قدرت الله علیخیل تاسو دواړو څخه د زړه له مننه چې تاسو خپل قیمتي ارزښتناک وخت د لروبر د لارې خپل ولست د پوهاوي د خبرونې ته ورکړ د ګرانو لیدونکو او اوریدونکو څخه مننه چې د خبرونې کې وسوه او دا بیا ګوري د دې نه ګټه اخلي لیدونکو بیا هم ته هیله وپوښتنه کوم چې خپلې پوښتنې تجربې دا یو له بل سره شریکه کړي او د هر چا په خبرو باور ونه کړي یوازې د معتبرو روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو کې کوشش وکړي چې ټول وژغورل سو او یو بل وژغورو او دا به په خیر تېر سي نو تر بیا ستاسو څخه مننه کوم ستاسو ته مننه کوم د ګرانو لیدونکو هم روژه ماتي په خیر هر ځای چې یاست روغ رمټ اوسئ پښتون ته ژوندون غواړو په مخه مو ښه خدای په امان. السلام علیکم.